الرحمن الرحيم باب من طلب دم امرئ مسلم مؤمن بغیر حق وصلى الله عليه وسلم. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا چې یو بنده پناه حق قتل پسې ګرځي دی الله په نسبانه څومره لوی مجرم د لپاره وعید شدید دشمنیم پکې راغلي اجرتي قاتلان وایي نه شم. قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه موحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه چې مسلمان شي د اسلام نه بعد د جاهلیت کارونه کوي او ګرځي د مسلمان وینه پناه کا اجرتي قاتل او دشمنی الله باب العفو في الخطايا بعد الموت. الک الک بزان پوهیږي ابن بطوال رحمت الله علیه وی چې علما په دې باندې جمعه کړی دا چې اولیاء د مقتول قاتل ته علی عفو کول شي چې مقتول مړ شي مخکې قتل د مقتول نه شي کولای ځکه دا د مقتول حق ده. اصحاب ظواهر وای که قتیل مقتول عفو وکم دا باطل ده وی د عفو معتبر نه ده ځکه د په حالت د ځن کدن کې ده د حق نقل شوی وارثان او وارثان با فقیل. وبه قال حدثنا فروض الى اخره باب قول الله تعالى وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا الا خطأ. ورا مومن ته پکار نه دي چې دا بل مسلمان مړ کې مړ کې خطأن به علامه خطابی وای ازدهان غړو ګونه کې یو مسلمان د چا د لاسه قتل شي او پته نه لګي چې دا د چا د لاسه قتل شوی دی د حکم بسای نو تا ته بدل ته دا مسالې وسره وړي. باب اذا اقر بالقتل مره قتل به. ګوره یو سړی چې ښځه مړه کړي دا پې باندې قصاص کېږي د مخکې یا عباد الله اخراکم دا خبره در یاده شوه مکرر ابلیس چې صحابه او ته وحد کې دوکه ورکړې وه زه ټیک ده ښځه په سړي باندې سړی په ښځه قصاص کېږي وکتبنا علیهم ان نفس بنفس. باب قتل الرجل بالمرأة او سړی په ښځه باندې وجلی کېږي. قال حدثنا مسدد الى اخره باب القصاص بين الرجال والنساء في الجنة. یهودي چې جنۍ وجلې وه یهودي په رسول الله مړ که کنه الاوضاح کړې وې د چاندۍ زیورات قصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات تر اوسه پورې هغه قصاص خبره وه چې هغه د نفس سره اوس د زخمونو په سلسله کې قصاص بین الذکور والاناث په دې د علماو اتفاق ده چې قصاص نر په ښځه او ښځه په نر قصاص کېږي په نفس کې د نفس نه لاندې د نر او د ښځې په اعضاو کې مماثلت شته او که نشته مماثلت شته که نشته. ګوره امام مالک رحمت الله علیه امام شافعي وی د ښځې لاس په مقابل د نر لاس کې کټ کېږي بس دواړه ته لاسونه وی. احناف وی نفس نه لاندې په اعضاو کې په زخمونو کې قصاص نشته قصاص. اوس ګور یو سړی د هغه لاس فالج والی مفلوج د بې حزب حرکت او چا کټ کو د روغ لاس پې کټ کوي وای حکومت عدل او دیت به ورته ورکوي. د تندرست سړي لاس او د کمزوري سړي لاس د بوډا لاس او د ځوان د نر او د ښځې وای په دې کې به دیت په دې کې به قصاص لري. وقال اهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر رضي الله عنه تقتل المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه ما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز وابراهيم وابو زناد عن اصحابه وجرحت اخت الربيع انسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس د بلې ښځې غاښونه مات کړي وو نو انس ویلې چې زما د خور غاښونه به نه ماتېږي. انس بن ندور رسول الله ورته دا قصاص د وای صاحب قسم په خدای چې زما د خور لاس غاښونه به الله بس هغې راضي شوی موږ ته دیت راکړي. قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره باب من اخذ حقه او اقتصد دون السلطان. یو سړی حق واخلي خپل من علیه الحق نه او د قصاص د چانه والی او د بادشاه حکم اجازت نه. اربعتون الی الولاد څلور کارونه دي حکمرانان به کې یو پاغي کې قصاص ده د دې څه حکم ده. وبه قال حدثنا ابو اليماني الى اخره وباسناده لو طلع في بيتك احد ولم تأذن له خذفته بحصاد ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. که یو سړی ستا د دروازې سوري کې ګوري او تا په کاڼي وویشته سترګه دې ورته وویسته تا باندې دیت نشته او تاوان خو معلومه دا شوه چې یو خپل حق زما حق دا و چې زما کور ته به نه ګوري ولې دې وکته هغه د بادشاه د اجازې نه بغیر د 50 سترګه وړاندې که تاوان یې نشته. وبه قال حدثنا الى اخره عن حميد ان رجلا طلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشدد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقة فقلت من حدثك قال انس بن مالك باب اذا مات في الزحام وقتل. یو سړی په ګڼو ګوڼه کې او په ازدحام کې وفات شي
او د قاتل پته نه لګیږي نو دلته دیت ده که قصاص وای نه دیت شته او نه قصاص شته امام مالک امام شافعي صاحب وای که چا اقرار یو ځلې وکړه چې یاره کیدای شي زما د لاس نه په هغه باندې به دیت راځي خو صحیح خبره داره چې په ګڼو ګوڼو کې دیت نشته البته که اسلامي حکومت بیت المال دیت به د مقتول د بیت المال نه ورکړي وبه قال حدثني اسحاق الى اخره باب اذا قتل نفسه خطا فلا دية له او چې سړی نفس خطوان مړ کی فلا دیت له د دیت نشته څنګه نشته دا یا سړی د په هغه صورت کې نشته دا چې یو سړی اذا قتل نفسه خطوان فلا دیت چا نه لې دیت به چا نه لې اوس دا حدیث وای دا روایت خیبر کې تیر ده شبه وبه قال حدثنا الى اخره عن سلمة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر رجل منهم اسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل قال عامر فقال رحمه الله خدای دې بدر هم وکي عمر ورته ویل صاحب تا خود شهادت دوا ورته وکه هلا امتنعتنا به لګ باندې پریخه وای چې مونږ ته اده د اشعارونه خوندونه اخیشتي وای فقال القوم حبط عمله قاتل د خپل لاس باندې ځان مړ ک کنه قصدانه مړ ک کافر وها غتور لاند او بیرته زنګون په سر نو د دې دیت چا مقرر ک وای شو فلما رجعوا وهم يتحدثون عن عامر حبط عمله و د عمل ځای شو زکه ځان مړ ک رسول الله ویل بیا به عربو کې مور کې نیو دغه د بچي ډبل اجر دل فقلت يا نبي الله في ذاك ابي وامي زعم ان عامر حبط عمله فقال كذا ومن قال ان له لاجرين دبل اجر ده انه لجاهد اول نفس سره مجاهده کړو او مجاهد به کافرانو سره و اي قتل يزيده على د چا مرد بلدن زیات یا باب اذا عض رجلا فوقعت ثناياه مولوی صاحب د چا په لاسونو د چک ولګو په بل ځای باندې واغه زور کو غاخونه د پریوت دیر شته نه ولې لاس فریدي چې تی ورته دی خوندې و چقه او چې ته نه ال وبه قال حدثنا الى اخره وبه قال حدثنا ابو عاصم الى اخره باب السن بالسن غاخ په بدل د غاخ کې ده ول جروح قصاص کې یو سړي غاخ دی ورځ او ستا غاخ به باندې ورزيږي وبه قال حدثنا الى اخر انس رضي الله عنه ان ابن ننظر الى طمت جاريه فكثرت ثنيه افات النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص باب ديه الاصابع د لاسونو دیت د ګوتو دیت دا څومره ده نو اوس بتا ته وای چې د ټولو ګوتو دیت یو برابر ده سنوله غټه ګوتو کچه برابر دي حجم کې غټوالی ورکوټوالی کې نه دي برابر کنه یاره د خپو غټه ګوتو کچه برابر دي لیکن دیت کې برابر دي لس ګوتې دي د هرې ګوتې دیت لسو خان دي لس سل پورا دیت سل ده کنه په دې ګوتو کې د خپو غټه ګوتو کچه او د لاس غټه ګوتو کچه دا یو برابر دي نه وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخلصه والابهام وبه قال حدثنا محمد الى اخره باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ويقتص منهم كلهم کچا یو وسوره مولانا صاحب دا مسلې نن سبا ډېری پیخیږي ک یو جماعت یا وډله په شریکه باندې یو کس قتل کی ټول پکې شریکی یا یو کس په شریکه باندې چانه لاس کټ کی یا یو کس په شریکه باندې زخمی کی غاخونه د ټولو نه به قصاص اخلو که به نه اخلو ګوره مولانا صاحب حکم دار چې د ټولو نه به سرونه کټ کېږي او قصاص به ترې نه لي د صنعا واقعه ټولو ته معلومه ده چې عمر فاروق دور کې شپږ کسان په یو کس مړه کړو که دا د ټولو صنعا خلک جمع شوي ټول مې وجل اوس که دا ټول یو په شریکه لاس کټ کړی ټولو نه به لاس کټ کېږي محمد ابن سیرین وایي که قاتلان ډېر یو مقتول یوي یو به قصاص کی او د باقي قاتلانو به دیت والي همدغه مسله د لاس ته په لسو کسانو د یو چا لاس کټ کړی ده د یو نه د پکې لاس کټ کي او د باقي نه نه د څه والي دیت والي چې سزا خو ورته میلاو شي که نه اوس کم پیمانې مړ کي د چا لاس پې کټ کي دا د قاطع خوښه دی چې د دغه لاس کټ کي دی را باندې قصاص یا د مقتول ورثه وي چې دا ور باندې قصاص کوي وایي وقال مطرف عن الشعبي في الرجلين شهد على رجل انه سرق فقطعه علي ثم جاء باخر قال اخطانا فابطل شهادتهما واخذ بدية الاول
وقال لو علمت انكما تعمدتما کما ته پته و چې تاسو قصدن دا کار کړی لاسونه مې دواړو ته کټ کول. قال ابو عبد الله الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنه ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال یعنی یو کس وجل او د عمر صاحب زمانہ و صنعاء د یمن دارالخلافه ده او دې کې شریک وای قسم په خدای کړي ټول صنعاء خلک شریک کړي قتلتهم ټول مې په وجل یا ان اربعه قتلوا صبيا فقال عمر مثله وقال ابو بكر. یو ګوره غرض د امام بخاری دا د جمهور د قول ته ترجیح ورکړي د عمر صاحب زمانہ و څلورو کسانو په شریک یو کشر الک وجلو دا ټول په باندې قصاص کو. وقاد ابو بکر و ابن زبیر و علی و سوید ابن مقرن من لطمتن من اجل لطمتن دیوی څپېړه قصاصم دی اخیشته پرې خینه ده. وقال عمر رضي الله عنه من ضربة بالدرة. وقال علي رضي الله عنه من ثلاث اصوات واختص شريع. الکه خلکو په چپړا ګوره دلته یو بل کیسه ده. خلکو په یو چپړاسي باندې هجوم راوړو. چپړاسي پیژنئ اسکولونو کې چې وی وهلیو بس ابو بکر ورته ټول یو واری وسوه یوم در نه پاتې نشي او قاضي شریح بچ کم قصاص غشته دای په دغه باندې کوړه باندې به سړی وه او خمش کچا باندې چا مخ ګر نو کار کړو وې شابه تم ورته مخ نو کار کړ. وبه قال حدثنا مسدد الى اخره باب القسامه. مولانا صاحب مبارک کا ہدایو کې ویلي قسامت اسم للایمان په شریعت کې دا نوم د قسمونو ایمانو د پاره عبارت د ګوره هدايه کې تاسو ویلې مثلا یو کس چا وجلې دا د بل کلی مخه ته د غلې او در کوڅه مخه ته ورځولې سبا د مقتول وارثان رالو پاکلی دا و چې دا سړی تاسو د کلی مخه ته پیدا شو زموږ ور تاسو وجلې خو قاتل معلوم نه ده. شرعي نظام ده. شافعي سے مذهب سره تاسو ویلو دلته مخکې شافعي صاحب وایي چې د مقتول په وارثانو کې به 50 کسان قسمونه کوي چې دې خلکو وجلې بیا به قصاص ساقط شي او دیت به واجب شي. امام ابو حنیفه امام مالک صاحب وایي چې ګوره د مقتول وارثان خو مدعیان دي هغې څنګه قسم به اهل محله کوي 50 کسان به راشي چې کم د مقتول وارثان غواړي او د قاضي په مخ کې به داسې ووایي چې والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا نم وجلې دا نه راته قاتل معلوم ده قصاص ساقط دیت واجب او که کسان 50 نه وي خو قسمونه به 50 پوره کړي نور کسان بس 2 3 4 5 قسم دی وکړي. قسامت دې ته ویل کېږي. د شافعي صاحب مذهب قسامت د مقتول په وارثانو د احناف مالکیان دی مدعي دي په اهل مساله په محله باندې به قسمی په قسامت کې دیت واجب قصاص ساقط ځکه جهالت د قاتل معلوم نه ده. په قسامت کې امام بخاری د چا رائے ته ترجیح ورکړي کتاب مقتل د امام ابو حنیفه رائے ته وای. وقال اشعث بن قيس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك ويمين. وقال ابن ابي مليكه لم يوقد بها معاويه. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن القضاء وكان امره على البصره في قتيل وجد عند بيت من بيوت الثمانيين ان وجد اصحابه بيت. دا دی باز غلې والته بټول دا چې چا غوړي خرڅول او تیل الته وسیدل. والا فلا تظلم الناس فان هذا په خلکو ظلم مکه ولا يقضى عليه فيه لا بدس کیس کې څوک تر قیامت هم فیصله نشي کوي چې قاتل معلوم. به قال حدثنا ابو نعيم الى اخره. وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا ابو خلافه ان عمر بن العزيز ابغض سبيله يوما للناس ثم اذن لهم فدخلوا. ان عمر بن العزيز ابرز ننانوي کې چې د بادشاہ شو د کلو کچري جوړي کله چې وزیر راشي کلو ځکه کې چې چا درخواستونه یې خبره نو د دربار لګول او کلو کچري و خاص عامر غوښتي او د قسامت په حواله ته پوښتنه کول چې آیا قسامت شته کنه شته او کشته په اولیاء او د مقتول د په اهل محله باندې ده او قسامت سره دیت واجبې ک قصاص نو تاسو دربار ولګاو نو دلته ابرز سریره دربار ولګاو او دلته خپل تخ کرسي کې خوده خلکو ته ویل فدخلوا راغله ورته ویل ما تقولون فی القسامه د قسامه په حواله تاسو څه وایي قالوا نقول القسامه والقود په قسامه کې قصاص ده او القود بحق په کار د چې قصاص وقد قادت به الخلفاء رحمت الله دا کوم مولا چې ویل چې په قسامت کې قصاص ده او قصاص اخیشته خلفاء او دا کوم خلفاء یادي خلفاء راشدین نه دي خلفاء نه مراد معاویه صاحب ده عبد الله ابن زبیر ده عبد الملک بن مروان ده
اموي خاندان دی په قسامت کې دیت نه ویلې قصاص ویلې حضرت معاویه عبدالله ابن زبیر عبدالملک بن مروان قال لی دا صحابي وی ما ته ویل ابو قلابه ما تقول ته په دې کې څه وایې قال لی ما تقول یا ابا قلابه ونصبني للناس او زید خلقو هدف وګرځولم زید خلقو زکه ټولو خلقو څه ویلې قصاص ویلې کنه او زما رای د ټولو نه خلاف و چې دا دیت ده فقلت یا امیر المؤمنین عندك رؤوس الاجناد تا سره جرنیلان ناس دي د لشکرو مشران و اشراف العرب او د عربو معززین ناس دي اوس دې جواب ته وګورئ تاسو له خخه ارایت ما ته ویل لو ان 50 منهم شهیدو که په دې اشراف او عمراو کې 50 کسان گواهیو کې په یو سړي باندې محسن چې شادي شوده ده او دمشق کې اوسېږي او د زنا کړی ده دمشق کې اوسېږي شادي شوده ده زنا کولم یراو د 500 د ځاني لیدلی نه ده شهادت کو معاینه ضروری ده کنه اكنت ترجمه تبدا زانی رجم کې قال لا وی ولی به رجم کو قال ارایت لو ان 50 منهم شهیدو که په دې اشراف عرب کې 50 کسان گواهیو کې په وسړي په همس د دمشق په مرکز د غلا کړي دا ولیدل نه ده اكنت تقطعه وینا قال لا قلت فوالله ما قتل رسول احدا قد په قسامت کې رسول الله قصاص هم داخل شي د ټولو خبره رد کړه کنه نو چې دې شاهدان یو سړی لیدل نه د بزنا ته څنګه رجم کوي پغلا څنګه الا فی ثلاث خصال خلفای راشدین هم داسې په دریو خبرو باندې قتل کړی ده رجل قتل بجریرة نفسه چې یو سړی مجرم د قتل عمد کړی ده د مجرم بنفسه ده د وجل کیږي او رجل زنا بعد احسان شادي شدی زنا کړي یا رجل حارب الله ورسول مرتد شوی دی الله او رسول مخالفي د جواب دی ابو قلابه د ټولو په خلاف فقال القوم اوليس قد حدث انس بن مالك ان رسول الله قطع في السرقه ولی انس بن مالک نو ویل چې اخلاق رسول الله قطع کړي او سمر العيون او دی اورنو عقل قبيله ولات سیخان پستر کې ولی سمن بازوم به شمس به پنور کې ورځي ما ویل او انا احدثكم حديث انس تاسو د انس په حدیث نه پوښوي زه درته وایم حدثني انس ان نفر من عقل وسای شو ته کسان څلور د چانو دو د چانو او درې د چانو یا خالق وای کنه حدثني انس ان نفر من عقل 8 الى اخره فقال عنبس بن سعيد والله ان سمعتك اليوم قد فقلت اترد علي حديثي يا عنبسة فقال لا ولكن جئت بالحديث على وجهي والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين اظهر تر سوچ ابو قلابه په دې خلکو کې نو دی مزه کوي د دین په حواله بده مطمئن یل قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل فخرجوا بعده فاذا هم بصاحبهم يتشحن یو جرګه راغلی و رسول الله مبارک ته د جرګې یو کس بهر ووت اگر انغه چې ملګری ورغه په وینو کې سور بور پروت دا سیل ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صاحبنا الذي كان يحدث معنا فخرج بين يدينا فاذا نحن به يتشحت به قربان کم ملګری چې موږ سره ناس تو هغه چا بهر وجلې ده خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون وبمن ترون قتله تاسو چا باندې ګمان کوئ چې دا به وجلې په يهودو باندې و نجي به 50 کسانو يهوديانو باندې قسم وکما قتلوا فقالوا ما يبالون يقتلون جدي خو د قسم پروا نه لري و بیانو تاسو قسم وکي تاسو قسم وکي به ورته دیت ملو شي ثم يقولون قال فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم قالوا ما كنا لنحلف بفواده من عنده لزان فواده دیت د خپل طرف نه ورکړ وقد كان هذيل خلوا خليا له في الجاهلية یو کسو چې د په جاهلیت کې هذیل قبيله د خپل وروري او برادرۍ نه وېسته ول أهل البيت من اليمن بالبطحاء فانتبهوا رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذ اليمن فرفعوا إلى عمر بالموسم موسم حج کې ورته ور واسطه چې د زمونږ ورور وجلې ده
فقال إنهم قد خلعوه فقال يقسم 50 منهم ذلك ما خلعوه قال فأقسم منهم 49 رجل فقدم رجل یو خبره وکړه کنه چې 50 بدسه کسانی چې تاسو د قوم او تاسو د خپل قوم نه بار کړي نه وېست نه یاره فسألوا يقسم فافتدى يمينه ومنهم بألف درهم یو کم 50 کسانو په دروغه قسم وکړ فأدخلوا مكانه رجل آخر فدفعوا إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قال فانطلقنا والخمسون د مقتول لاس د سړی د لاس سره وتړل والخمسون الذين أسلموا حتى إذا كانوا بنخلة هغې لاړو وتښتېدل یو غار کې دننه شو في الجبل فأنهجم الغار على ال50 الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرية هغه یو کم 50 چې په دروغه قسمونه کړي وو هغې باندې غار راغی په مخه مړه شوله دوه کسان یو چې په دروغه دعوی په چا کړی و او بل چې غریب راغلی او د شپې د شام نه ودته وایي چې تم قسم وکړه او لاس په لاس یې تړلی و چې ده وجلی هغه دواړه بچو باقي ټول مړه شول قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ رجل بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر ب50 وی ګوره عبدالملک بن مروان ودې کته چې دی به یو سړی په قسامت کې قصاص کړ بیا پسته په خیمان او د دا مې څه کړي دي ما صنع دا مې ښه کار نه دی کړي فامر بال50 الذين اقسموا فمحو من الديوان اچھا چې قسمونه کړي او د په باندې قصاص اخیسته و د هغې نمونه له رجسټر او دیوان نه چې هغې کې د دې تنخواګانې مشاهرې وې هغې نه وویستل شا چې یو دروازې نه کړکۍ نه کور ته وکته و هغې په 24 سترګې وړانده که دیت یې نشتل وبه قال حدثنا الى ابو النعمان الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره ان سالم سعد الساعدي اخبره ان رجلا اطلع في جحر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحك به ما درته ویلو د مدینې د گورنر پلار او شابس الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم لو ان امرا اطلع عليك بليل فحذف او پکانی دیو وشته او د هغه سترګه د وړانده کړه هېڅ هم در باندې نشته عاقله چاته وایي چې په کم رجسټر او دیوان کې محکمه نفوذ شمارۍ والا د هغې نومونه تا نوم سره لیکلي او د تا نوم یې د هغې سره لیکلی که د یو نکاح اولادله وبه قال حدثنا الى اخره قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت ابا جهيفه قال سالت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القران وقال مره ما ليس عند الناس وقال والذي خلق الحب وبرأ النسمه نسمه په هغه خدای قسم چې دانې پیدا کړي زیرو من سره بل څه خصوصي نشته الا فهما يعطى رجل في كتابه مگر فهم فراست یو بنده تعالی ورکړی په خپل قرآن کې وما فی صحیفه او یو کاپی د چې دی کې حضور موږ ته څه هدایات کړي موږ ورته کاپی کې څه دی ویل عقو دیت چې په عواقلو د قاتل ده او دا مې درته ویلو هدایت کې هم تاسو ویلې په عواقلو د قاتل ولې ده هغه ځکه د حکومت زور نه ورکوي چې دا ستاسو د قبیلې ورورۍ سړی د تره زوی ده ولې تاسو نه منې کوئ چې دا جرایم کول و فکاک الاسیر قیدیان ازادول ولا یقتل مسلم بکافر او صحیفه کې موږ د حضور دا هدایت و چې مسلمان به په کافر وحدت دین نشتل د ښځې په خېټه کې بچی ده اوس که چا ښځه په خېټه باندې ووهله او بچی ژوندی پیدا شي او بیا مړ شي ده ته ولد وایي بیا پوره دیت ده او که مړ پیدا شي دې ته سقط وایي بیا غره ده غره ویلی کېږي یو قیمتي غلام یا وینځه یا د هغې قیمتل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عمر رضي الله عنه انه استشارهم في املاس المرأة فقال المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم املاس څه ته وایي هلکه املاس څه ته وایي رحمت الله وخت نه مخکې ماشوم پیدا کېدل عرب املاس وایي موږ ورته سقط زیان وایي زیان اله وشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى إلى آخره قال ائت من يشهد معك على هذا فقال محمد أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا هغه دغه شان ته د خېټې د ماشوم فیصله په غوره کړې وله قال حتى وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله إلى آخره باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد د ښځې په خېټه کې ماشوم چې مړ شي د دې دیت شته د ماشوم د پلار ده او که چېرته دا ښځه مړه شي د چا د لاسه د دې بلې ښځه د حذیل لحیان چې یو بلې ته لته ورکړې وه نو د دې دیت په عواقلو باندې ده او په عصباتو الوالد لا علی الولد
د پلار له طرفه پلار تر د تر بچو باندې دا او د دیت پیسې به اولاد اخلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره وبه قال حدثنا احمد بن صالح الى اخره باب من استعار عبدا صبيا. مولانا صاحب یو سړی په عاریت باندې یا خزه غلام یا ماشوم راو غواړي کار ور باندې وکي محنت ور باندې وکي چې چای او بروټي ورکي او دیاړي ورنکي آیا دا جایز ده؟ اوس را غواړي خو تا ته وسوي چې لکه دوره حدیث والا ستاسو شیخ صاحب کتابونه یو ځای بل ځای توړي تاسو راشه یا سکول کې ماستر ته وایي دا سیده کنه ده یا یتیم خانه کې وای او دا جاهده ده کنه. یو روایت کې راځي ګوره مور بیبي ده حضرت ام سلمہ معلم الکتاب یو معلم ته خط ولېږه د مکتب معلم ته جواب ولېږه ابعث الی غلمانا ما ته یو څو ماشومانان را ولېږه یو څو ماشومانان را ته را ولېږه د څه دپاره ینفشون صوفن چې وړی را ته و تاسو شی ورته وایي چې هغه مالوچ یو بل سره نښتي وي بیا وروشي که څه شی وایي روشل لکه هغه څوک ماشین ته وړي څوک ډانډس او څوک چې غریبي په لاس باندې وایي چې موږ سره دا مالوچ لږ زره وورشي دا ماشومان راته راولېږه نو مالک هغه معلم د مکتب ورته ولېږه ورته وایي ګوره غلام او ماشوم ولا تبس الیه حر یو خدا را چې بالغ دی ام سلمې رایه دا وه چې غلام نه پرده پوره که وشي پروا نه کوي دویمه دا ده چې هغه بیا مزدوري غواړي مزدوري موږ ورکوی نه شول. وبه قال حدثني عمرو بن زرارة إلى آخره باب المعدن جبار والبئر جبار. که کان کې یو سړی مړ شي د ده وینه حده ده چا چې راوستی ټیکهدار باندې تاوان نشته یو سړي په تا باندې کویې ویسته چې 1,000 روپۍ به درکړم کویې راته وباسه ته پکې مړ شي دیت یې نشته ولې دا خو جبرن زبردستي نه خپله و دا د کولې په کان کې د سونې زمرودو کان کې خلک مړه کېږي که نه نو په ټیکهدار خو تاوان او دیت نه وي هله. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم وجرع جبار والبئر جبار والمعدن جبار. زناور چې کوم دي څاروي د دې زخمونه هدر دي دیت نشته د زناورو زخمونه هدر دي معاف څه معنا که زناور په ښکر ووالې که چکې در باندې که پلته یې ووالې که پلکۍ او بدن کې د زخم جوړ شو دیت نشته خو البته دا حکم لږ تفصیلي ده موږ وایي که چېرته داسې وي چې قائد او سایق ورسره او دغه حرکات یې وکړه نو بیا دیت شته که قائد او سایق ورسره نه وي پلته څوک وه په ښکر وه چک بیا د هغې څه تاوان نشته. باب العجم جبار وقال ابن سويرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويزمنون من الرد العنان. نفحه څه ته ویلی کېږي وی صحابه او تابعینو به تاوان ناخیسته من النفخه نفخه د زناور زخمونه چې هډوکی مات کی پوزه در باندې بل ځای ویزمنون من رد العنان او ضمانت به یې اخیسته د هغه شي دا ستاسو د کسپین کتاب کې دا ټکی څنګه ده من رد العنان ښه د دې به تاوان غوښته چې چا به من رد العنان د دې دا زما دغه ذهن ما نه ووته تاسو هلته څه لیکلي دي څنګه بچی بچی دا قیزه نه ده قیزه د اوسپنې وي که نه د یاس خوله کې نه بعضې د اوښانو کې مچوي وایي که قیزه باندې چې ټول زنځیر د اوسپنه ده که په هغې څوک وهلی او بیا تاوان به یې بیا اخیستله. وقال حماد لا يضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان دابة وقال شريح لا تضمن. البته یو خبره ده چې دابه به چیړې نه او که دې وچیړله نو بیا وایي تاوان نشته او که چیړلې دې نه وه او ته یې ووهلې په ښکر باندې وایي تاوان شته. وقال حكم محمد إذا ذاق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ذاق ذبة فأتبعها فهو دام لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يزمن. وبه قال حدثنا مسلم إلى آخره باب اسم من قتل ذميا بغير چې په دار اسلام کې څومره غیر مسلم پراته دي جزیه ورکوي د دوی وینه محفوظه ده دا به نه وژنې که دې مړه کړه نو د دی او د موږ وینه برابره ده
په وجلې کېږي نه خو دیت به ورکوي. وبه قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا واحدة لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما باب لا يقتل المسلم بالكافر. مسلمان به په محارب کافر او مستامن کافر باندې نه وجلې کېږي. وبه قال حدثنا الى اخره قال سالت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القران قال العقل وافتكاك الاسير ولا دا ولې تبوسونه روافض به ویل چې دوی ته رسول الله خصوصي هدایت د 1200 امامانو کړي. هغه ویل نه دا درې خبرې دی د کاپۍ کې لیکلي دي. باب اذا لقم المسلم يهوديا عند الغضب. مسلمان په غوسه شي يهودي په څپېړه باندې و د دې قصاص ته نه دی نشته. دا واقع 15 کرته 13 يهودي ویل زمنګ شریعت تاسو نه خره زمنګ نبی تاسو نه خره زمنګ کتاب او مسلمان ویل چې زمنګ نبی غوسه شو بس څپېړه ورکړه کنه هغه حضور ته شکایت وکړه. حضور مسلمان نه قصاص نه داخشته. البته دومره ورتول چې ماته تفضیل په نور انبیاء په داسې طریقه مرا کوي چې هغه سره د مفضول تحقیر او توهین لازم شي. وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم. مولانا صاحب یو دوه ټکو ته وګورئ بیا کتاب وایا. معاندین چاته وایي؟ استتابة المعاندین طلب د توبې د معاندینو ده. معاند هغه چاته وایي چې حق ورته معلوم ده خی پیژنې چې دا حق ده قصدن عمدن حسدن عنادن نه مني باوجود د علم چې حق ورته معلوم ده بغاوت کوي مني نه. نو دا وګوره دې ته معاند وایي. او مرتد چې مسلمان ده اچانک عیسائی شي اسلام پریدي نو امام بخاری وایي چې دغه خلکو ته دلته استتابت مقدم که په قتل باندې اول به دا باغیان او مرتدانو ته د توبې حکم کیږي. درې ورځې ټیم به باغي ته ورکړي او مرتد ده چې ته ولې کافر شوی که څه شکوک شبهات وایه علما د هغې ازاله وکړي. که په درې ورځو کې اندر توبه وویسته فبها ونعمت که نه وه بیا به دی وجلی کیږي. او که زنانه وې ته حیات به جیل کې پرتي وایه اوس اسم من اشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاخره. او د هغه چا ګناه چې خدای سره شریک او عقوبت د انجام په دنیا او آخرت. ان الشرک لظلم عظیم ولئن اشرکت ليحبطن عمله. د شرک انجام خالص حرمان خسران تباهی او بربادی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره وبه قال حدثنا مسدد الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله انوخذ بما عملنا في الجاهليه. قال قربان چې کوم کارونه د اسلام نه مخکې من کړي دي پاغه به زمون گرفتاری د قیامت په ورځ کیږي. قال محبوب جواب ورکمان احسن فی الاسلام چې څوک په اسلام کې داخل شي ظاهرا او باطنا اخلاص پکې وي او مخلصي لم يؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه. نو چې جاهلیت کې کم جرائم کړي دی هغه نیول نشته. ومن اساء فی الاسلام او چې خبره بالعکس ده څه معنا ده نه په کامل اسلام کې داخل ده نه باطنا داخل ده نه خالص ده نه مخلص ده بیا بدای ولې کېږي بغیر. باب حکم المرتد والمرتد. د مرتد حکم دا یو حکم ده او آیا د مرتد ښځې او د مرتد حکم یو ده که جدا دي؟ ګوره امام بخاري حکم نه ده لګولی دلته ځکه مرتد 3 ورځونه پس وجلی کېږي چې توبه ونه باسي او مرتد نه وجلی کېږي تا حیات به په جیل کې. وقال ابن عمر والزهري وابراهيم تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى قوله اولئك هم الضالون. وقوله ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانهم كافرين. یعنی تاسو نه به مرتدان جوړ کړل. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن. بس اوس خدای دې ته بخښنه نه کوي زندقیت او ارتداد ته ورسېدل. وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه. د چا چې سینه کفر ته خلاص شو او د زړه نه کفر ومنه ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره لا جرم. ترجیح ورکړه د دنیا ژوند ته په آخرت باندې. يقول حقا انهم في الاخره الى قوله ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم.
وقال ولا يزالون يقاتلون حتى يردوا چې تاسو خپل دین نه واړئ که د دوی وس ورسي او څوک چې مرتد شي د خپل دین نه مړ شي فاولئک حبطت اعمالهم. ترجمه الباب سره په دې کې مناسبت ټول اعمال یې ضایع شو په دنیا او آخرت کې د ارتداد نه مخکې چې هر څه کړي دي دا ملازمین د جهنم دي. وبه قال حدثنا إله عن إكرمة قال أوتي علي بزنادقة فأحرقوا وبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي صاحب سوځولی ابن عباس وای که زه وایم ما نه سوځول ځکه په اور باندې بازاب د اور مالک ورکوي لا یعذب بنار الا رب النار ما به وجلي ویل. وبه قال حدثنا إله عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلين من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق وكلاهما سألا فقال يا حضور او دس کو دی ورته موږ ته سرکاري نوکری راکړ. قال قل هو الذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهم وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قال صدق فقال لن او لا نستعمل على عملنا من أراده. دا مسواک شونډه مبارک لاندې او داسې ورته وکړه وای ګوره یو خبره واوري ما نه چې څوک عہده وغواړي منصب او سرکاري نوکری ډیپټي هغه ته نه ورکوم او چې څوک یې ونه غواړي هغه ته ورکوم. علت څه ده؟ دا څوک چې غواړي د سره حب جاه حب مال د حرص او لالچ ده موږ هغه چاته نه ورکوو چې د قدرت او د مال او لالچ محبت او چې نه غواړي نه ورسره حب جاه شته نه مال شته نه حرص هغه ته ورکول. ولكن إذا أنت يا موسى ويا عبد الله بن كثير اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له بسادا قال انزل وإذا رجل عنده موسق قال ما هذا؟ قال كان يهودي فأسلم ثم تعود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل. دا سړی مرتد شوی و سرن مرته تړلی ولاړو هغه ورته ویل راکوشه که نه ویالې کوزېږم چې دا مړ کې بس هغه یې مړ که بیا راکوش ول. قضاه الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنا أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ګوره حضرت معاذ ورته وایي چې زه نیمه شپه خوب کوم نیمه بیا عبادت او زه د خپل خوب هم عبادت ګڼم دا دې دپاره کومه چې شاته د شپې ګرځم چې بدن کې مې قوت او طاقت او ابو موسی ویل زه ټوله شپه په عبادت باندې ویښه تېرومل. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب. یو سړی فرایض نه مانی مالیه فرایض او بدني او د دې د قبلولو نه انکار کوي د ده وجل روا دي او روا دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح نحو قولك السلام عليكم. لږ غوندې وصبر وکړه ترجمه لږ معمولی ګرانه ده. اذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ولم يصرح نحو قولي السلام علیکم. دې ترجمه معنا داره که یو ذمي یهودي نصرانی معاهد کنایتن نصرحتن کنایتن نصرحتن نبی پاک ته کنځلي وکړي د مرتد کېږي که نه د ده حکم څه ده؟ لکه د حضور په زمانه کې به یهود راغله حضور ته به یې داسې ویلې السلام علیکه نو دا ګستاخي وکه نه وه ته دې بیمار شې ته دې مړ شې د السلام علیکم په ځای به یې دا ویلې او دا اهل ذمه و دا په سبب د سب النبي اوس دا چونکې سب صراحتن کنځلي نه دي صراحتن ګستاخي نه ده کنایتن ده ولې دوی تمنا د مرګ د نبي پاک ښکاره کړه تمنا دا ډېره باریکه خبره ده. السلام علیکه ته دې مړ شې نو مرګ خو به راځي که نه راځي یو ورځ خو به راځي که نه دوی اظهار د تمنا د مرګ د نبي پاک کو مرګ خو به یو ورځ راځي باقي پاتې شوه دا مسله چې اوس نبی ته څوک کنځلي وکړي هغه واجب القتل ده خو چې صراحتن یې وي او بعضو انبیا کرام بعضو علما کرامو دا فرمایلي دي چې 15 اولو العزم انبیا داسې دي که هغې ته صراحتن چا بیادبي ګستاخي وکړه یا یې کنایتن وکړه دوی به قتل کېږي او د دې نه علاوه که نورو ته صراحتن وکړه قتل کېږي به او که کنایتن ونه به هغه 15 اولو العزم څوک دي په هغې کې اول حضرت نوح علیہ السلام دے کے اولو العظم انبیاء کراموں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ویکا کنایتنی او کسرحتن گستاخی واجب القتل دی او کنور و تصرحتن ودک علا
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخره وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره وبه قال حدثنا مسدد الى اخره باب به قال حدثنا الى اخره قال عبد الله كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قوم فادمو ګوره د یو نبی کیسه کوله دا په خپل نبی علی السلام ده خو ځان نه په صيغه د غایب باندې یا نوح علی السلام غالب اداره چې دا د طائف واقع ته اشاره ده خدای دوی دا ګوره طائف کې ویلو چې هغه څلور فرشتي راغلي ملک الجبال ملک البحار ملک الرياح او جبريل سيب صور سروك وين اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون له باب قتال الخوارج والملحدين بعد اقامه الحجه عليهم مولانا صاحب د خوارج وجل او د ملاحده وجل چې الہاد او کجروی کوي په قاعده امور د دین کې پس له اتمام حجت نه چې اتمام حجت ور باندې وکي دی هغه نه پس د دې وجل څنګه دی بالکل روا دی وقول الله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكان ابن عمر رضي الله عنهم يراهم شرار خلق الله وقال انهم انطلقوا الى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وبه قال حدثنا يعني دي خوارجو چې کوم آیاتونه د کفارو په حق نازل کړي هغه چسپان کړي فټ کړي دي په مؤمنانو اوس مونږ خلکو ته کافران وایي کنه زمون خزو ته وینځي وایي زمون زامنو ته غلامان وایي زمون مال ته غنیمت وایي یلا وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الى اخره باب من ترك قتال الخوارج للتالف والا ينفر الناس عنه ګوره مولانا صاحب مبارک من ترک قتال الخوارج للتألف والا ينفر الناس عنه د دې خبرې بیان کوي چې یو بادشاه یو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین د دې پر خوارج نه وجني چې د دې تألیف قلب پیدا شي د اسلام سره مسلمانان شي اسلام سره الفت او محبت پیدا شي په دې خاطر نه وجني یا په دې خاطر نه وجي چې د خلکو نفرت پیدا نشي چې دا مسلمانان خو خلک وجني ځکه خوارج زمونږ نه مونږ خخې روزي خې زمونږ مونږ ته مونږ نه وای زمونږ روزي ته روزي نه وای آیا دا کار جایز ده وای به قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقتل فئتان دعواهما تر هغه پورې به قیامت قایم کیږي نه تر څو چې دوه عظیم شان لخرې په خپلو کې یو بل سره جنگ ونه کی ګوره ترک القتل ترک القتال په وجه باندې بیله مسله ده او ترک القتل د تألیف قلب په وجه دا جدا مسله تاسو شکر د مسلمانان یې عالمان یې فاضلان او شیخان یې کنه وایي چې دوه عظیم شان لخرې به جنگ کوي دعواهما واحده د دواړو به مطالبه او دعوه یې وایي دا د علي صاحب لخر ده او د معاویه صاحب د جنگ صفین واقع ته اشاره ده ګوره علي صاحب دا دعوه وه چې زه په حق یم او معاویه صاحب زما په مقابل کې په غلطه ده معاویه صاحب دعوه دا وه چې زه په حق یم او علي صاحب زما په مقابل کې څه ده په غلطه باندې ده نو د دواړو دعوه یې وشوه که نه شوه او دواړو جنګونو کې جمل کې او په صفین کې 10,000 صحابه شهیدان شوي او دا ټوله مسله د څه نه جوړه وه د شهادت د حضرت عثمان نه مور بیبیم جمل کې دا ویلې علي صاحب ته چې د عثمان قاتلان مدینه کې کلا او تڼۍ ګرځي دا پړسي کا او معاویه صاحب هم دا ویل چې د عثمان صاحب قاتلانو ته یو دم ټولو ته 900 کسانو نم ډېرو دی ته هغه ورته چې لږ خو زما حکومت مضبوط شي که نه ټوله مدینه ته نه ډکه ده اوس خو انتشار جوړېږي خو بس جنګ وشو نو علي صاحب وایي زه په حق او دی په خطا او معاویه ګوره وی دا کار به کېږي واغه د وشو د صفین واقعه واله یو سړی ده هغه یوه خبره کوي خبره ظاهرا د کفر د خدای پکې تعویل کوي دی پکې څه کوي هلکه د تعویل د وجه نه یا د جهل د وجه نه یا د غفلت د وجه نه یا د خطا نسیان د وجه نه که تکلم به کلماتو د کفر وشي د عفو ده که نه ده اوس ګوره ورته وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب الى اخره وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الى اخره وبه قال حدثنا عبدان الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن حسين عن فلان قال تنازع ابو عبد الرحمن وحبان بن عطيه فقال ابو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء يعني علي قال ما هو لا ابا لك
قال شيء سمعته يقول قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبير وعمر سلم وكلنا فارس الى اخره. بسم الله الرحمن چې کوم روایت مکرر نه تیر شوی هغه سره بیا له گزاره کوخه دا څنګه دې ځای کې تاسو ویل کنه چې علي صاحب په وینه تویدو څنګه فقال رسول الله كما ليس كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه د شرک مساله چې دینه صغیره ګناه نه ده غټه موره دلته یو سړی د مالک ابن دخشن فقال رجل منا ذاك منافق خدای او رسول سره مینه نه لري دا تیر د خدي وکړه چې منډه لري عن حسين عن فلان قال تنازع ابو عبد الرحمن وحبان بن عطيه فقال ابو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء يعني علي قال تا ته پته چې استا ورور ډېر جرأت کوي د علي صاحب په حواله باندې خبرې کوي. قال شيء سمعته يقول قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وعمر وكلنا فارس. ویل چې دا جرأت دا ده وی علي صاحب ولې تله واغه خزه ته ویل چې دیا به خطر کوي یا د بربندو وی دی ولې ویلې دي الله شاو. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاكراه. مولانا صاحب اکراه جبر زبردستی زور ظلم ته ویلې کیږي مکره اکراه الکه مکره لپاره قتل د مؤمن روا ده کنه د یو سړی ته وای شابه دا سړی قتل کنه قتل کوي تا وجنم یا د لاس او خپې کټ کوم دیته اکراه محدد او ملجئ وای اوس د کې عام علما وای کدا قاتل قتل وکي د نه قصاص کیږي نه دیت ولی وای د خپل اختیار باندې نه دا کړي د مجبور ده دا مسله د زنا ده دا مسله د قطع ده دا مسله د جنایت پر حرام ده هغه وی د مجبور ده د مثال د سیدل کې سړی لاس کې چاړه خو سړی استعمالي نسبت بده د ټول مکره ته کی ومنګه خبره کړي وکنه یولس مسلې په شریعت کې داسې دي چې سره د اقرار ثابت دي او څلور امامانی مني د مثال په تور یو سړی ته وي شابه خځه سره زهار وکړه کنه وجم دی هغه وکي وي زهار وشو خو لا ور سره وکوي کی وشو درې طلاق ورکوري کی وشو او ورته وي شابه سي احرام دي تړل د فاسد کې احرام فاسد شو نو څنګه هغه سره د اقرار مني او چې د قتل مسله او د سرقې مسله راشي بیا نه مني او بل خبره واوره چې وسړی بل ته وای کنه چې ته د امر کا کنه تا وجنو یا لاس په کړ کو ته وای چې د اختیار نشته اختیار ولې نشته تاسو دا شامی جزیه نه ده چې کله یو انسان په دوه مصیبتونو کې گرفتار شي نو چې کوم آسان هغه اختیاري دا څه ده کنه د ملک او بادشاہ او مشرف د طالبان حکومت باندې چې میزایل باران شروع شو دنن 28 کال وړاندې نو چا ورته ولیم ختم کوي منګه دوه مصیبتونو کې گرفتار یو د امریکای دښمنی و یو د طالبانو ختمول نو موږ ته دا لکوندي آسان ښکاري استاد په دې پوه شوي وای چې کوم آسان یې خواته ودلته وګوره دا مکره په دوه مصیبتونو کې گرفتار ده یو دا چې دا مسلمان مړ کی کنه او دویم دا ده که هغه مړ نه کی دی مړ کیږي نو زما مرګ بخی کدی هغه مرګ بخی ور سوچ وکړه کنه نو دته دی هغه مسلمان مرګ آسان ښکارا شو په نسبت د خپل مرګ نو ځکه مونږ وای چې دا اکراه سره حکم راغی دیت په باندې راځي اوس خو پوه شو اختیار شته کنه مخیر بین الامرین د اختیار چې وکړه چې هغه مرکم خبري او کنه چې ما مړ کی ویل نه مړه ولې چې ما پرې بس هغه به مړ کمنو الا شب بس کافر شه او زړه کې د ایمانی بس کافر شه کلمه د کفر وای عظمت نه دا رخصت ده او کوته والله که کافر شم کمړي کې شهید او ماجور عند الله شب ولكن من شرع بالكفر صدر فعليه غضب من الله وقال إلا تتقوا منهم تقاتا وهي تقية وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قوله عفوا غفورا ګوره د مکه کې غریبانان مجبور وکنه چې چا اسلام راو پراته وتل نه شو وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون إلى قوله نصيرا
قال ابو عبد الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون الله تعالی دی هغه عذر بیان ک چې دی وتلو باندې قادر نو وسایل ورسره نه ول من ترك ما امر الله به هغه هجرت وکنه لشب والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به وقال الحسن والتقية الى يوم القيامه وقال ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيه وبه قال حتى جمهور وی و د مکره نه بدنیت تپوس کړ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر یعنی یو سړی عمل بلازمت خوښ کی په مقابل د عمل ورته اوس کافر وی کافر شګنه وجنم ده کلمه د کفر وای کنه یو 50 لته دی وهمه کلمه د کفر وای کنه جامع در نو باسمه بیزت کوم دی د خپل وجل وهل بیزتی خوخی هو کلمه د کفر نه وای عمل بلازمت چې مړ ک شهید ماجور مصاب عند الله تعالی وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره عن اسماعيل سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رايتني وان عمر موشقي على الاسلام ولو انفضل احد وای عمر لا مسلمان نو چې ما اسلام راوړ زه په پړو تړلې وم چې شابه کافر څه خو ځنه کافر کړه مال مړ مې کوي خو کافر کېږم نه مما فعلت بعثمان كان محقوقا په دې ټکی باندې پوه نه شوي کنه جی دغه ټکی باندې تاسو پوه شولای دلته چې ورته زید وی لقد رأيتني وان عمر موسیقي علی الاسلام دا زید څوک دی عمر او خینو د امده ول سبب د هدایت دی او د اسلام د عمر ونه ګرځیدا د فاطمه خاون نو او بل وره زید وی ولو انفز احد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينفذ وی قسم په خدای چې دا کم ظلم تاسو عثمان سره وکاو شهیدم کم وای که دومره ظلم د احد غره سره شوی وای نو لایق و چې هغه به وړه وړه شوی وای تاسو کوم ظلمونه نه وبه قال حدثنا الى اخره عن خبر اردت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصروا قربان لګه دعا وکړه چې خدای موږ سره مدد وکړي حضور داسې کعبه سره ډډه وهلې و کې ناست غوسه شو ویل تاسو نه مخکې خلک مؤمنان هغه به ژوندي په قبر کې خخ کې خواغي ایمان نه دی اورېدلی یو سړی به راوستو به درو او عرب راړو په سر به کې خو تر خپو پورې به دوه ټوکړي کې خو دین نه داوړې درې د اوس پنه ګومنځ به ورته پور کې ګرم کړي او په وخت به په ورته توګلې مادون لحمه وازمه حتی چې دا ګومنځ به غوخ نه ورته رشوا ډوکو پورې فما يسده ذلك عن دينه د یو ظلم هم د خپل دین نړول نه دي معنا دین نه د برخامه والله لا يتمن هذا لم لګاو سلو کوي قسم په خدای چې الله به اسلام غالب کوي حتی چې یو سړی به د صنعان حضرموت تروانی لا يخاف الا الله د بندن باندې یریګیر باندې امن بي وزع به د شر مخنه الا غنم ولکن تستعجلون خو تاسو ډېر عجلت کوي لکه صبر وکي الله به ثاني راولي باب في بيع المكره ونحيه في الحق وغيره الکه د مکره د بیع او د قرض او د سلام او د صرف حکم سره آیا دا صحیح ده کنه ده جمهور وی د نیت تپوس به وکي مونږ وی صحیح ده وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدرسة بیت المدرس د يهودو مدرسه و دې ته مونږ راغلو ښه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر اليهود اسلموا تسلموا اسلام راوړی تاسو به زمانه بچ شئ نه بم جلاوطن کوم نو اے ابو القاسم تا مونږ ته د الله پیغام را ورسو نور را نزاله فقال ذاك اريد ثم قال حسن وقال هل قد بلغت يا ابو القاسم ثم قال الثالثه فقال يعلم انما الارض لله ورسوله واني نبی پاک دی هغه مدرسه کې ولال دو دمکی ور کوي وی واوري ک اسلام را نه وړي زمکه دی الله او دی رسول د خیبر تاسو به ز شړم بیت المقدس وریحات او د ځای به زمنګیل اموال منقوله خرڅ کوي او چې کوم غیر منقول دي دا زمنګ دی باب لا يجوز نکاح المكره قال الله تعالی ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء اوس امام بخاری دی جمهور او مذهب غره ک چې نکاح د مکره ناجایز ده احناف وی جایز ده د فقه کتابونه وګورئ یولس جزئیه د هدايه شروح بنایلی کلی دي
چې سره د اکراه جایز دی نو دا هم جایز راخه. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة إلى آخره باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. څنګه جی اذا سړی او چا مجبور کا په زبردستی باندې وایه. وبه قال حدثنا إلى آخر عن من عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أضاعهن قال نعم قلت وإن البكرة بزعه د دې د عورت او د بزعي او د منافع او د بزعي په حواله چې څوک په نکاح ورکوي دوی نه به اجازت غواړي کنه وای ولې نه وای فإن البکرة تستأمر مشوره به نه غواړي او هغه شرمیږي نو فتسکت هغه چپ شي قال سکاتها اذنها چپ کېدل اجازت شو کنه ادا د احناف مذهب ده کنه چې موږ وای چې چپ شو او چې سیبه ده د هغه اجازت صراحتن ده. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. ګوره چې کله یو چا باندې زبردستی وشي چې هلکه غلام دی چاته هبه که یا صدقه که یا خرڅ که وی دا جایزه نه ده دا د درې امامانو مذهب د احناف دا هر څه جایز وي قال بعض الناس دینه مراد احناف دي. احناف وی فإن نظر المشتری فيه نظرا فهو جایز بزعمه دی په ګمان وکذلک ان دبر یعنی که د احنافو په مذهب باندې چا مکره سړی غلام مدبر ک د اکراه په صورت کې ودا جایز بعضو ناس نه موږ مرادیت. وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخره باب من الاكراه کرهن او کرهن دا یو معنا ده مجبوره کول زبردستی کول. وبه قال حدثنا حسين بن منصور الى اخره باب اذا استكرهت المرأة على الدين فلا حد عليها. مولانا صاحب چې یو خزه په زنا چا مجبوره کړه په خزه حد نشته او په سړی شته په خزه حد نشته او په سړی او که سړی چا مجبور که په ته باندې حد شته زمونږ مذهب ده او نور وایي نشته تاسو په هدایه نکاح کې ویل اوس دا راته ووایه که ته وایې په سړي والې شته او په ښځه نشته جمع کې اصل سړی ده که نه او جمع کله کېږي چې انتشار دی علی راسي او انتشار کله چې طوع او رغبت دی چې طوع او رغبت نه انتشار کېږي نه نو دی هغه هله منتشره ده انتشار دی علی دلیل د په اختیار باندې په هغه باندې شته او ښځه چونکې مفعوله ده تابع ده د عمر صاحب زمانه و دارالاماره کې یو غلام یو جنۍ وینځ سره په زور زبردستی غلام باندې حد جاری کو په جنۍ جاری نه کړ لقوله تعالى من يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بس د اکراه په صورت کې د چې څه کړي دي الله غفور رحیم د بعد الاکراه توبه وباس. قال ليس حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبد من رقيق المال وقع على وليد من الخمس فاستكرها حتى اقتضاها حتی یعنی باکره و باکره جماع ور سره کړي و بکر ورته کولاو کړي ولا ولم يجد الوليد من اجل انه استكرهها وقال الدوري في الامر هغه وینځ باندې ولی حد جاری نه ک زکه هغه مجبور ول الحر يقيم ذلك حكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس الامة الثيب في قضاء الائمة حرم ولكن عليه حد. وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره باب يمين الرجل صاحب انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. ګوره یو سړی کله قسم وکړي چې دا مې ورور ده ښځه وایي دا مې ورور ده او سړی وایي دا مې خور ده ورور خور نه وي او خاوند و ښځه د عزت نفس مسله ده د خوف او د خطرې مسله ده لکه د مصر ظالم جابر چې ښځه او خاوند به و نو ښځه به یې راوسته او د خپل هوس نشانه به یې ګرځوله نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ما دا خور او ورور یو په دې وخت کې ما ته ایله مسلمانان نو خور او ورور په دیني لحاظ نو دا جایز ده د عزت نفس دپاره. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قواد عليه ولا قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر ولتأكلن الميتة ولتبيعن عبدك وتقر بدين یا به شراب سکې یا به مردار خوري یا به د غلام خرڅه یا به اقرار کوي چې په ما باندې د دې سړي 1 لک روپۍ دي یا به ته ماته څه هبه کوي وکل عقد او لنقتلن اباک واخاک فی الاسلام یا زستا ورور او د هغه چې کوم دی په اسلام کې دا وجه وسعه ذالک دا ټول کارونه د تروا دي کم کارونه شراب وسکل د میتې خوړل هبه ولې کمړی کې د حق بالکلیه ختمیږي او که اکراه ختم شو دینه به توبه وباسي. الله شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم قال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر ولتاكلن الميتة او لنقتلن ابنك واباك وذا رحم محرم لم يسعه.
لأن هذا ليس بمستند ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك وابنك أو لتبيعن هذا العبد وتقر بدين وبهبة يلزمه في القياس ولكن نستعصر ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل نفرق بين كل ذي محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي دا دی الله په دین کې خور او ورور إذا كان المصحف ظالم فنية الحالف وإن كان مظلوم فنية المستحلف. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير إلى آخره. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مسلمان دی مسلمان رور دا نه په خپل ظلم کوي او نه دی بل ظلم ته پریدي دا موږ خو پریدو کنه مظلوم چې اسمان ته لاړ لیکن څوک مدد نه کوي ولم نه د ومن کان په حاجت یحکان الله په اجر. کتاب الهیل هیله جائزه را کنه جائزه ده که بعض هیله جائز دي او بعض ناجائز دي. کتاب الهیل عام د ټول هیلو ته جائز او ناجائز او پاک او ناپاک ټول ته. هیله دوه قسمه ده یو هغه هیله ده چې هغه سره کتاب الله سنت رسول د اجماع امت خلاف ورزي راځي او حکم د کتاب الله او سنت او اجماع سره صراحتن ټکراوي. دغه هیله چې دا نو دا ناروا ده دا هیله دا ناروا ده. او کومه هیله چې نه د قرآن خلافي نه د سنت خلافي نه د اجماع خلافي هغه هیلې جایز دي. نو هیلې شرعي دا شته اوس برازي درته او چې کوم غیر شرعي هیله ده هغه ناروا ده او هغه هیله کول کبیره ګناه ده. باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيره. ګوره بس هر مسلمان چې څه نیت کړي هغه به ورته میلاویږي. نو حدیث تر کتاب الایمان والا یې راوړل. وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخره. باب في الصلاه. ګوره مولانا صاحب لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. دې کې امام بخاری تله د مذهب د جمهور ہوتا. جمهور وایي چې لفظ د سلام باندې د مانځنه فارغېدل فرض دي لکه څنګه چې تحریمه فرض ده نو تسلیم هم فرض ده. ولې موږ ته ټول کتابونه کې نه وایي. او امام ابو حنیفه صاحب څه وایي چې ګوره صنع د مصلي باندې نو دلته وایي که یو سړی په تحیات کې دی او د سلام نه مخکې بیا اودسه شو د ده مونځ نه قبلیږي تر کومه پورې چې د بیا څه نه یې کړي اودس نه یې کړی. بظاهره د دې حدیث تعلق کتاب الطهارت سره ده کتاب الحیل سره نشته خو امام بخاری په کتاب الحیل کې راوړه. تعریض کوي په احنافو باندې وی ګوره تاسو هیلې جوړوئ چې په د خروج د مانځره په صنع د مصلي باندې فرض او که په آخره قاعده کې قبل السلام یو سړی بیا اودسه شو بس مونځ پوره ده مونځ وی دا تاسو هیله جوړه کړې دا هیله وی باطله ده که د دې حدیث دې ځای سره څه مناسبت و نو دی وی هیله جوړه کړې ده د صحت صلات دپاره مع الحدث سړی بیا اودس هم شو قبل السلام او دی وی چې هلکه خروج د مانځره په صنع د مصلي فرض وی بس مونځ وشو او درې مامان څه وی وی مونځ نه ده شوی لاړ به شي اودس به وکړي بیا به کیني سلام به وڅرخوي. اوس پوه شو که نه؟ قال حدثني إسحاق بن نصر إلى آخره. باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. دا زمونږ چې کوم وایي چې خروج د مانځره په صنع د منوالي دا مونږ خېټې نه وایي که د ابن مسعود رضی الله عنه روایت نه وایي اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد. خو موږ سره د مسعود روایت ده کرماني په دې رد هم کړی ده و امام بخاري چې په احناف رد کوي دا رد وی بې ځایه ده. وی د دې حدیث تعلق وګوره کتاب الطهارت سره ده تې راوړو په ډېر تکلف باندې په احنافو باندې رد کوي او په کتاب الهیت دې سره د هیلې وایي څه تعلق ده. باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. دغه اوس هیله ده دغه اوس هیله ده که تاسو سوچ وکئ هیله دغه ته ویلی کېږي. ګوره مولانا صاحب تاسو مخکې وویلې که نه چې بعضې خلکو به په زکات کې دا هیلې جوړولې هغه به څه جمع تفریق جمع تفریق د څه دپاره کېږي کله مطلوب زیادت او کله مقصود کمولی کله مقصود زیادت او کله نو ودی الله بندگانو هدایه صلات مشکات درې مامان قائل د جمع تفریق دی او امام ابو حنیفه جمع تفریق نه مني. مثال واوره څلوېښت ګډې ستا دي څلوېښت ګډې د دې رحمت الله دي څلوېښت ګډې د دې انس دي ته خپل مالک یې دی خپله دی خپله لیکن تاسو درې واړه په 4 شیانو کې شریک هستئ. حاجي ګله 4 شیانو کې پیر صاحب
راعي د تا د درې واړو د ګډو شپونکی چرونکی یو ده مرعا چراګا یو ده حالب چې لوشي د درې واړو دا ګډې بیزې دا یو ده محلب چې په کم لوښي کې لوشي دا یو ده درې واړه امامان وایي که دا څلور شیان شریکي اگر که ملکیت جدا ده زکات به په مجموعه باندې وي علی کل واحد بنئ اوس ګوره که دا درې واړه یو ځای کو یو ګډ لازم شو ځکه څلوېښت اول نصاب ده بیا تر 200 پورې بل نشته 200 کې بیا دویم راځي داسې ده که نه اوس ګوره که تاسو خپل منګه یو ګډ په تا راځي یو په ده راځي یو په ده تاسو یو ځای که دې دپاره چې بس زه په درې وړه به یو راشي د هغې قیمت به تقسیم کو په خپلو کې زکات کم شو که نه فقیر ته نقصان ورسېده که ونه رسېده او کله داسې وي اوس اتیا ګډان دي اتیا دي سل دي شپږ شلې دي تاسو وایئ چې مړه لږ غوندې فقیرانو ته فایده راورسېږي راځه سره نیمې کړو څلوېښت د تا څلوېښت د ما یو ګډ به په ما شي یو په تا چې فقیر ته فایده ورسېږي اوس پوه شو په دې جمع تفریق دې دپاره وي امام ابو حنیفه صاحب وایي چې زکات کې نه جمع شته نه تفریق شته نه به متفرق مجتمع کوي او نه به مجتمع متفرق کوي بلکې زکات به په هر صاحب نصاب او مالک باندې بیل بیل لکه څلوېښت به تا یو ګډ په د بل په د بل دی کې انفع للفقراء دا ده اوس دا یوه هیله ده چې خلک یې جوړوي درې واړه یو ځای کې ولې وایي زموږ څلور شیان په شریکه دي نو ملکیت خو جدا ده که دا هیله د څه دپاره زکات د کمېدو دپاره او دا باطله ده او که د زیاتېدو دپاره بیا جایزه ده اله به قال حدثنا الى اخي ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه التي فرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين خشيه الصدقه وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره شب وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا ووهبها ويحتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه وبه قال حدثنا إلى أخينا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنز أحدكم يوم القيامة الشجاع وأقرع چې چا مال جمع کړی او سګات نه ورکړی دینه باجدها جوړیږي گانجای صاحب مال به تېنه تختی و مار به ورپسې ورته وایي زه ستا خزانه یم ستا منې والله لن یزالو یطلبو حتی یبسطه یده دا به منډې وایي اخر به دا سړی لاس دې مار ته خولې ته ونیسي یا مار به په دې ګوتو باندې چک ولګوي دا ګوتې به د صاحب المال د دې مار په خوله کې داسې لکه نوړی چې خوله کې ورته او دا به مار به تېنه الله جوړ کړي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها ډېر کرته د څارویو مالکان دي چې هغوی زکات نه ورکوي الله به د قیامت په ورځ په مسلط کې تخبط وجهه باعفافها د دې مالدار په مخ باندې به لګیای دا څاروي ګرځي او په لتو به یې وهي وقال بعض الناس برجل له إبل فخاف أن تجب عليه صدقة فباع بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم واحتيالا فلا شيء عليه ټیک د زکات خو صادق شو لیکن ګناهګار خو ده که نه زکا إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت معه بالکل روا ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخره وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه فإن وهبها قبل الحول وباعها فرارا ګوره یو تېنه خرڅ که چې نصاب کم شي فرارا من الصدقه ډارېږي چې زکات را باندې ډېر رانه شي نصاب کمیله فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله باب وبه قال حدثنا مسدد الى اخره وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعه النكاح فاسد والشرط باطل نهى عن الشغار شغار خو تاسو ته خپته د درې معناګانې دي لغوي او په اصطلاح کې عین کې هر رجل بنت او اخت على عین کې هل اخر بنت او اخته من غیر صداقین شرط لګي چې مہر باندې وای احناف لګیا دي هیله جوړي چې نکاح شغار روا ده موږ ته نکاح بدل وایو او دوالو جنکو ته یا مهر مسما یا مهر مثل وای شرط باطل نکاح صحیح امام بخاری رد کوي قال بعض المتعه والشغار جائز والشرط باطل به قال حدث بعض ویلي متعه او شغار یو ده نه موږ وی متعه او نکاح موقت او شغار کې ډېر لوی فرق ده متعه خو نکاح موقت ده او نکاح چې کیږي مؤبد دی هغه خو حرام ده او شغار کچا وک اولا ناروا ده او اخرا نافذ ده
وبه قال حدثنا مسدد الى اخره وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز وشرط باطل قال ما يكره من الاحتيال في البيع ولا يمنع فضل المال الک په بیع شرا کې هیلې جوړول او د چا د ضرورت نه چې د خپل کوی ټوی ویلو به زیات دي او بل نه منې کوي نو دا ناروا ده ابل سړی به یو هیله جوړه کی ته به چې کاکا جی د غستاري پټي خواته پلو باندې زه د میخې لپاره یو پن غیا وای نه ولی وای ما د ګلدین کاکا نو به وخت د ټوی ویلو به هم د سره روانې وي ما ولې زه به د پټي ته واړم هغه راتلې ګنټه په 1000 روپۍ ده ما په دې 3000 روپۍ 3 غنټې په وبو ورکړې ته مانه خوشي غیا وړې وای کته د اضافي وبو باندې کړې نه وای نو هغه ګلدین با د برهان الدین په د ګلدین نه ولې دا غیا منې کوله هیله شو کنه وای دا کار مکه ویله وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره باب ما يكره من التناجش تناجش خو درته پته چې وسړی مبيع اخلي نه مشتری په ورچي ورته زئی لکه دا په سوده مشتری وای بای ورته 10000 وای په 8000 بیرانه کې یو بل شوې زه په 9000 اخلم اخلي نه صرف مشتری دوکه کوي وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره باب ما ينهى من الخداع في البيع الک په بیع شرا کې دوکې کول حرام دي د مشتری سره او مشتری د بای مشتری دوکه سره جعلی نوٹ ور کوي بای سره 2 نمبر په ور کوي 14 کریټ سونا ورته پکې سور کوي وقال ايوب يخادعون الله كانما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمه المرغوبه والا يكمل ګوره دا باز خلکو په یتیمانو جنکو کې هلي کول یو یتیمه به د زیر کفالت ورالو یا به کړه خیسته به مالدار به خپل به نکاح کول خو چل به څو چې د دې په عمر حسن جنې به ودی دې بدرې لکه د بوتل 1000 روپۍ ور پورا مہر به نه ور او که بدرنګ به غریب و د سره بیاړو نکاح نه کوله نو اوس قرآن وی چې دا کار مکوه اول نکاح مکوه که پورا مہر ورکړه څنګه چې پردی ته ورکړل وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره باب اذا غضب جاريه فدعم انها ماتت دا ډېر روایتونه په کتاب التفسیر کې او په نکاح کې او په طلاق کې ګوري تیر شوی هم دي ښه چې کله یو سړی وینځه غصب کی او دا غاصب ګمانو کې چې دا مړه شوی ده او د دې د قیمت د غاصب نوالی مخصوم منه یلګه دې ته هیله څنګه ده یو سړی ده مثلا لوړدین کاکا هغه د ګلدین کاکا یو وینځه غصب وینځه کور کې پټ ساتلې خیسته د خولې د ځوانه ده چغې شروع کړې چې ما خو غصب کړی و دا ګناه مې کړی خو مړه شوه هیله جوړی قاضي به فیصله وکړي د وینځه قیمت څو د 100,000 لکه غاصب ګلدین او لوړدین ورکه 100,000 روپۍ دا به 100,000 ورکي قیمت یې ورکه کنه اوس خو قیمت د مال مغصوبه او مال مغصوبه دواړه مالک نشي اخیسته بس وینځه به غاصب ته به هیله جوړه کړه کنه او تاسو ونه ویل چې ترڅو مال مغصوبه بعینه به هم دا واپس کی او د پټ کړه هیله جوړه کړه وقال بعض الناس الجاري للغاصب لاخذه القيمه وفي هذه دلته تینا بعض الناس نه شوافی و باندې رد کړي ده من اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها وعقل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها او باندې جوړ کړه هیله چې دا مړه شوی د دې لپاره چې مالک قیمت واخلي فیطیب للغاصب جاریه دا پردی وینځه به د غاصب ته حلال شي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اموالكم عليكم حرام ولكل قاتل لواء يوم القيامه جنډه به د کوناټو منځ کې ولاړ یل وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره باب وبه قال حدثنا الى اخر عن ام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل بعضكم ان يكون له باز ډیر چالاکی دی بازونل الحن بحجته من بعد فاقضي زخه فیصله وکم هغه چالاکی چا کړی وینو که پردای حق واخیسته زما فیصله په مال او جیداد نه بلکې دا به د جهنم په اور باندې باب في النكاح په باب د نکاح کې چې داخل هلي جوړیل وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الى اخره وبه قال حدثنا الى اخر القاسم ان امراه من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهه فارسلت الى شيخين من انصار عبد الرحمن ومجمع ابن جاریه هغه ورته مډارېګا دا ډارېدا چې څوک مې دا ولی مې په جبران په نکاح نه کې هغه ورته ډارېګا ما خنسا بنت خزام دا پلار ورکړې و په نکاح او د خنسا رضانه و مجبوره و رسول الله نکاح ماته کړی دا کته چا په زور په نکاح کې مونږ باندې نکاح ماته کول وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي دور على تزويج امراه ثيب بامرها
فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوج قط فإنه يسع هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. وبه قال حدثنا إلى آخره عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستحي قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة وفكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور پوهې د دروغو ګواهان راوسته چې دای په نکاح کړی ده فأدركت فرضية اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم بطلان خاوند ته خو پته و چې دا نکاح باطله ده حل له الوتیو نو چې خاوند ته پته و چې دا ما په زور راوسته ګواهان د دروغو دي نو ولې والته د قاضي فیصله پې راغله که نه ووایه که نه هغه د علي صاحب قول شاهده کې مړه تاسو دې ځای ته راغلو د علي صاحب د قول ده چې هغه ورته وایي و قربان زه نه یم په نکاح کړې دا سړي دا ګواهان په دروغ راوستي وایي دا ستا شاهدانو ته ورته په نکاح باندې ورکړي قاضي فیصله ده ځکه ورته حل له الوتیاله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هلکه که اوس یو حیله جوړوي یوه ښځه نورو بنو ته یا خاوند ته ښځه خاوند ته یا بنو ته لکه عایشې صدیقې او حفصې بیبي چې جوړه کړې وه چې زینب کره ډېر ګبینځ کې والته ودرېږي ډېر او موږ سره لږ راځي چې دا پیبند کړو چې تاسو مغافیر خوړلي دي یاله وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل الى اخره باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الترعب. ګوره مولانا صاحب یو سړی ده یو ملک وبا بیماری راغله او دی منډه کې وایي چې زه ځم مړه امریکې ته چې دلته بیا زه د وبا نه بچ سمه دا هیله ده که نه نو فرار من الطاعون خو فرار من القدر ده القدر لا ينفعه الفرار ته د خدای د تقدیر نه په منډه نشي خلاصېدی به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره انه سمع اسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال لي زنا عدم عذب به بعض الامم بني اسرائیل باندې دا دوه ځلې راغلي و یو ځل راغله په یو ګنټه کې اویا زره مړه شول او په بل ځل راغله څلېرې زره مړه شو او چې مسلمان پکې مړ شي د قیامت پر ورځ به شهداو کې راپاڅېل فتذهب المرأة وتأتي الأخرى فمن سمع بأرض فلا يقدمن که تا واورېده چې امریکا کې وبا راغلې ورځې به نه فلا تلق بیدیکم الی التهلکه او چې چېرته راغله هغې نه به نه وځې دا فرار من القدر ده او فرار من القدر ناروا ده عمر روانو شام شان اور پسې आवाज وشي جی شام ته تزي رعیت حال معلومولو دپاره هلته خو وبا راغلی وی مړه زو دې پسې ابو عبیده راغی ما رسول الله نه اورېدلي چې کوم ځای کې راغلي هلته به نه ورځئ. وقال باب في الهبة والشفعة. مولانا صاحب یو سړی هبه چاته یو شی هبه کي او هبه بشرط العوض نه وي والشفعة حق د شفیع وي او قال بعض الناس ان وهب هبة 1000 درهم او اکثر حتى مکس عنده سنین واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زکات على واحد منهما. دې ټکي ته وګوره کنه رجوع فی الهبه عند الاحناف په وو صورتونو کې جایز نه ده او باقي جایز ده. دور مختار کې هغه وو صورتونه په وو حرفونو کې راوړي دي دمع خزق دال معنا زیادت متصله چې هبه کې راشي خو زه بس پرې دغه تاسو ته یاد ده اوس دلته یو سړی ده 10 لک روپۍ ورسره دي پوهېږي چې اوس کال پې باندې پوره کېږي حولانې حول راځي په ما زکات 15,000 راځي چاته هبه کړي چې زما د ملکه وځي که نه واهب د ملکه هوته موهوب له چې کال واورېدې 15 شپږ میاشتې بیا موهوب له ته وایي چې زما پیسې راکړه ما خو تا ته هبه کړي صدقه خو نه وه هغه ورته وایي هلکه رجوع فی الهبه خو ډېر بده ده لکه سپی چې الټۍ وخوري وایي ستا دې سره څه کار ده خو ما ته یې راکړه دلته واهب نه زکات ساقط څو هیله یې جوړوله اول ته موهوب له باندې نشته ځکه هغه مالک نو اوس خو پوه شوې که نه یا یو کور ده دې دپاره چې شفي دعوه پې د شوفې ونه کړي نو مشتري ته وایي چې ما تا ته هبه کړه چې چا دعوه د شوفې کوله خاموشه شو ځکه شوفه خو بیه کې وي نو چې کله وخت تیر شو بیرته هغه ته وایي چې اوس پیسې راته راکړه دې کور دې دپاره چې د شفي حق د شوفې و دا هیلې دي که نه دي دا حرامي دي په حرمت قطعي باندې. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. موږ ته داسې بد مثال نه ده پکار چې یو چاته هبه ورکړو بیا ته یې غواړو که سپی الټۍ وکړي بیا یې خوري هله. وبه قال حدثنا الى اخره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. غرض د امام بخاری داره چې شریک فی المبیع لپاره حق د شفیع ثابت ده او شریک فی المبیع لپاره حق د تقدم حاصل ده
چې تا سره مبیا کې شریک د اول حق دی ده کده انکار وکړه بیا به بل کس ته دا شفه ورکړل او چې کله تقسیم راغی د هغې نه پس بیا شفه باطلېږي ثم عمد إلى ما شدده فأبدله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في سهم الأول. په دې پوه شوې شل مرلې کور د ډارېږي څوک پې باندې داورې شفې ونه کړي دوه درې مرلې ته نه اخلي په یو ځای ته نه اخلي چې یو ځلې به بیا تقسیم شو خو بیا شفه ختمه شوه که نه فلا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال بذلك وبه قال حدثنا إلى آخره قال سمعت عمرو بن الشرير يقول جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داره فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة قال ټوکړه مرله یا قسطوار قال أعطيت 500 نقدا فمنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما بعتقه ولا قسم په خدای چې حضور نه مې اورېدلي نه و چې جاري ملاصق حقداره د شوفیر ما په تاړو خرڅوله نه او قال ما اتيتكه شابه لم يقل هكذا قال لكنه قال له لي هكذا وقال بعض الناس اذا اراد ان دلته موږ باندې بیا رد کړی ده خو موږ دا خبره نه کوو چې یو سړی د شوفیر باطلولو دپاره هیله جوړه کړ فيهب البائع للمشتري دار ويحدها ويدفع اليه ويعوض المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها هلکه په داري موهوبه کې وی بیا شوفه نه وي او بېرته بیا ترې پیسې وی غواړي قال حدثنا الى عن ابي رافع رضي الله عنه سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقبه ما اتيتك وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبتل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين وباب احتيال العامل ليهدى له سرکاري نوکر او ملازم عاشر او عامل یو حیله جوړه کړي د څه دپاره چې ما ته خلکو هدایا را کړي دي رشوت نه تعبیر په هدیه باندې کوي وای وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل الى اخره وبه قال حدثنا الى اخره وقال بعض الناس إذا اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حين يشتري دارا ب20,000 درهم وينقضه 9,000 درهم و999 وينقضه دينار مما بقي من 20,000 فإن طلب الشفيع أخذها ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار یعنی مشتری چې په کمو پیسو اخیستی شفیع ته به په همغه هیلې به نه جوړی چې تی مشتری ته ووایي چې په 10,000 دیناره او بیا ترې واخلې 10,000 دیناره او شفیع ته وایي چې ما خو به د په 10,000 دیناره خرڅ کړی اوس راکړه چې ته دا ولې شفیع کوې ما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهم ودينار لأن البيع حين استحق انتقص الصرف في الدينار فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يرد عليه ب20,000 درهم قال أبو عبد الله فأجاز هذا الخداع بين المسلمين دا دوکه د مسلمانانو منځ کې روانه ده او حضور ځکه وایي چې دا بیع د مسلمان د الله دا نه به په دې مبیع کې عیبي ولا خبثه نه به زناکاري کې وینځئ ولا غایله او نه به دوکه بازئ وبه قال حدثنا مسدد إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعبير ورا تعبیر عبر یعبر تعبیر وضاحت د یو امر مبهم نو خوب دی ولیده الله پاک تا ته یو شی په خوب کې متخیل متشکل متصور کې دی هغې تعبیر نو خوبونه 14 قسمه دي رجع کېږي 3 قسمونو ته مبشرات منذرات منبهات او تاسو ته دا پته شته چې خوب د نارینه یو تعبیري زنانه بلی د بادشاه د خوب یو تعبیري د ګدا بلی د عالم یوي د جاهل بلی د شپې اول کې د ولې د یوې اخر کې د مکان دخل په تعبیر کې وي د زمان دخل په تعبیر کې وي ته په اودس باندې جمعات مدرسه کې پروت دی د خپل خوب د چې د خپل تعبیر او چې ته کور اجرو بیټه کې به اودس پروت دی هغه خپل تعبیر ده د شپې اول کې دی ولې ده د شپې اخر کې دی ولې ده نو د تعبیر کې به ته ارڅ ته ګورې بله دا ده چې خوب ووینې که د ښه خوب ولیده لبیب او ادیب ته به بیان کړي چې یا د ښه زړه ته نږدې دوست یا ښه معبر ده هر چا ته به یې نه بیانوي او که خراب خوب دی ولیده نو معبر ته مه وایه چپ طرف ته ځکه شیطان د خیالات درته بدل کړي دي ترغیم له شیطان خدای به دې نه ساتي تعبیر نه خو هر چا ته به بیانوي نه مبشرات خپل تعبیر ده د منذرات خپل تعبیر ده او د منبهات خپل ده وایي
باب اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا شپږ میاشتې مسلسل د وحی نه مخکې غار حرا کې خوبونه حضور لیدل کنه وې د هر خوب تعبیر بلکې د رڼا ورځ انور په شان مخې ته راتله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب رؤيا الصالحين وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الى فتحا قريبا. دا خو مخکې هغه کتاب درته پته ولګېده کنه بدول وحی کې کم ځای دی دلته وویل باب رؤيا الصالحين وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الى فتحا قريبا. رؤیا الصالحین د پاکو خلقو اولیاء او متبعینو د سنتو د هغې د خوبونو تعبیر الله پاک رښتونه کاغه خوب چې نبی علیه السلام بالحق لا فتن قریبه چې ویل نه د حدیبیې د فتح د پس به دا ټول فتوحات راځي. وبه قال حدثنا الى عبد الله بن مسلمة الى اخره باب الرؤيا من الله. دا حق او سچ خوبونه مبشرات دا دی الله له طرف دی. خوب کې تا د کعبه متصوره کی متشکله متخیله کی مدینه کی مدرسه کی قرآن کی عرش کی کرسی کی اسمانونه دا دی الله دی طرف دی. والحلم پراګنده خوبونه دا دی شیطان له طرف. به قال حدثنا احمد بن يونس الى اخره به قال حدثنا الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله. دا دی الله دی طرف دی خدای شکر دی ادا کی او دا دی معبر ته بیان کی او که خراب خوبی ولیده فانما هم دا شیطانی وسوسې دي الله نه دی پناه غواړي ولا یذکر هل چاته دې نه بیانې فإنه لا تزور که چاته بیان نه کی نو ضرر نشته. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. شپږ څلوېښتم جز د نبوت د نبوت نبی پاک ته په څویم کال مې 40 موده د نبوت څومره وه 23 کاله 23 کاله 20 کاله تقسیم کا 40 جزه شو صحیح ده کنه او دا درې شپږ او د شپږو کې شپږ میاشتې خوبونه وکنه نو شپږ څلوېښتم جز شول. وبه قال حدثنا مصدد الى اخره وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخره وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد الى اخره باب مبشرات ما درته اوس مخکې ویلې زیری دی الله د طرفه تا تعالی په خوب کې زیره خوشخبری درکړي چې تا خوشحاله کړي د خوب په ذریعه. وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره باب رؤيا يوسف عليه السلام. یوسف علیہ السلام یا بد ان رأیتو 11 یول استوري نور سپوږمۍ ویا بچی دا د ورونو ته ونه شیطان بستاو د ورونو منځ کې څه خطر درته پیښه نه کې او هغه دغه تعبیر بیا ډیره زمانه پس یا 40 یا 30 کله پس مخې ته راغی کرانه غي وای شابه. باب رؤيا ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام خوب ولید یا بني ان يرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وسوال دا چې د انبیاء خوب وحیده نو چې واحده بیا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ولی وایي چې زویا څه خیال دی د مشوره ورسره ولی کوي نو ته به جواب وکړي چې ابراهیم علیه السلام خوب وحی لیکن بچی ته چې وایي فانظر ما ترى دا به طور ترددم نه و به طور مشورم نه و به طور امتحان یو به طور ترددي یو به طور مشوره یو به طور امتحان یاره چې په دې عظیم امتحان باندې به زما زوی استقامت کوي کنه نو پلار ورته سوی یا بچه یا بتفعل ما تؤمر ستجدونی یعنی په زبردستی خو نه په خپل غاړه کې خو پلار بالکل دی الله فیصله ته نو دا به طور امتحان اله. قال مجاهد اسلم سلم ما امر به وتله وضع وجهه بالارض. اسماعیل علیه السلام عمر دی وخت 14 کاله ول. باب التواضع على الرؤيا. تواتو الرؤیا دا د استاد دارالحدیث ولا لس 15 کسان په یو شپه یو شانته خوب وګوري یو شانته دته توافق فی رؤیا وای د ټولو خوبونه یو شانته دي ال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب رؤيا اهل السجود. ډېر صحابه خوب ولید چې ليله القدر په اخره عشره کې ده او په 20م کې ده رسول الله وی قد تواتأت رؤیاکم د ټولو خوبونه موافق دي. رؤیا اهل السجن جیل کې قیدیان والفساد باغیان والشرک مشرکین چې خوبونه وګړي ګوره یوسف علیه السلام سره 2 قیدیان یو هغه چې هغه بادشاه د مصر ته شراب جوړول بل هغه چې خانه سامان او ترکاری روټۍ پخوله او دواړه په زهر ورکول متهم جیل کې خوب یې ولیده یو ته یوسف علیه السلام ویل چې ته خو بازار شي بیرته په خپل سرکاري ډیوټۍ لګیږي خو بیا زما تذکره بادشاه ته وکړه چې بې ګناه ځوان جیل کې پروت ده اذکرني عند ربک او دویم ته یې ویل چې ته که د الله رضا ونه پانسي کېږي اجویل په سر مې ډوډۍ د مرغان راځي خوري چې څنګه یو کامه قشانته تعبیر یو باندې فیصله د پانسي راغله او بل ته فیصله د رهایي وشوه
جیلی چې دا خوب اله إلى قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك وذكر افتعل من ذكر أمة قارن ويقرأ أمه النسيان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسلون الأعناب والدهن د ورته نه جوړ کول عناب انګور یا د انګورو نه شراب ورته جوړول تحرسون او حفاظت ته ویل. قال حدثنا إلى آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي. و یوسف علیه السلام چې څومره ټایم جیل کې تیر ک وکاله و میاشتې و ورځې و غنټې که دومره ما تیر کړی و بیا د بادشاه د خوا دایي راغلی و چې بادشاه د غواړي نو زه به تللی وی. په اول ځل چې ورته بادشاه ویلی رای ولې ورانغی وی اول زما صفایي وکړه زه ولې په دې اووه کاله ما جیل کې تیر کړي د مصر د افسرانو ښځو نه تپوس وی ما به دا منلي و. دې مطلب دا نه ده چې یوسف علیه السلام د نبي پاک نه افضل ده. د دې مطلب د یوسف علیه السلام د صبر تعریف کول دی چې ډېر لوی صبر الله ورکړی و. ایا لو كنت لاجبت فی اول ما دعیت لم اؤخر ما به تاخیر نه وی کړی خو ډېر لوی حوصله او صبر الله ورکړی و. باب رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام یعنی څوک چې حضور خوب کې وګوري تاسو ونه ویل من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتشكل به لا يتشبه به لا يتصور به لا يتجسد به زما په شان ته شیطان ولی مولانا وی که شیطان خوب کې سړی ته د خدای په شکل کې ځان وخی راتلی شي لیکن د نبی پاک په شکل کې شیطان شر محض ده نبی پاک خیر محض ده. نو شر محض د خیر محض په شکل کې ځان چاته نشي ښودی او الله خالق الخیر و شر دواړه ده. خالق الخیر و شر دا کېدی نشي او چا چې وایي زه خوب کې ولیدم یقینا چې زه یې لیدلی نو که زما زمانه یو د دنیا په هر حصه کې الله به توفیق راشي را به شي زما سره به ملاقات توفیق به الله ورکړي او که نه زما روضې ته به راشي او چا چې من رآني بعد المنام فکأنما رآني قبل المنام نو داسې ده لکه ژوند کې را سره اله. وبه قال حدثنا عبدان الى اخره وبه قال حدثنا معل بن اسد الى اخره وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره وبه قال حدثنا خالد بن خليل الى اخره وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. باب الرؤيا الليل د شپې چې چا خوبونه لیدلی دي اله د شپې خوبونه معنا د رؤیا اللیل هل تساوي رؤیا التي تكون بالنهار او يتفاوت. د شپې د خوب او د ورځې د خوب په تعبیر کې فرق شته کنه یو شانت دي نه فرق شته اله. وبه قال حدثنا الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرؤيا بينما انا نائم البارحه اذا اوتيت مفاتيح خزائن الارض حتى وضعت في يدي قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتقلونها. وبه قال حدثنا الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراني الليله عند الكعبه فرايت رجلا ادم غنم رنگ سړی مې ولید که څومره غنم رنګي ښایسته چې تاسو لیدلی له لمه د وږو او د غوږونو منځ کې ویښته و لکه څنګه لیمه چې تاسو ښایسته لیدلي ګومنځ کړي و ویښتانو نه اوبه تویېدلی په دوه کسانو باندې لاسونه اچولي بیت الله نه طواف وکړه ما جبریل ته ویل دا څوک دی وایي دا مسیح ابن عیسی ابن مریم. بیا مې بل سړی ولید جعدن ویښتانې ګلګوتي او قطر ډېر ګلګوتي تاو راتاو پیشداره ویښتانې او اعور العین کاڼی و په یوه سترګه باندې خیسته تا به ویل چې دا د انګور دانه ده او د وښکالي نه راوتې ده ما وی دا څوک ده وایي دا مسیح دجال ده. اوس که تاسو وایئ چې دجال خو مکې مدینې ته نشي دی نو دا د عالم المنام واقعه ده دا د عالم الیقظت نه ده. وبه قال حدثنا يحيى الى اخره باب الرؤيا بالنهار. د ورځې د خوبونو تعبیر ګوره که علما صلحا اولیاء بزرگان په قیلوله کې خوب وګوري د دې تعبیر او د شپې د خوب تعبیر یو او که عوام الناس وګوري د شپې د خوب او د عوامو د خوب د ورځې تعبیر بدل او د ټولو نه خراب تعبیر دی هغه خوب چې د سحر مانځه پسې وي یا د مازدیګر مانځه پسې. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. وبه قال حدثنا الى اخر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحانه وكان تحت عباد بن سلمة. ګوره دا د ام سلیم خور ده د انس رضی الله عنه خاله ده د عباده ابن صامت بیبي و حضور پاک رضایی خاله کې ده د دې چې وته خانه و دلته به حضور راته قیلوله به کوله نو د حضور خوب او قیلوله د خو دنیا اله خوب یې ولیده چې زما د امت مجاهدین دی او په کشتیو کې لکه د بادشاهان چې په تختونو ناست دي روان دي
وی قربان دعا وکړه چې الله مام په کوم حرام و عزت پکې بیا خوب ولید را پاتې خوشاله و بیا ما ورته صاحب دعا وکړه چې ما وې ته په اوله ډله کې بیا لاړه کنه ماویه صاحب زمانہ کې ارته اشتمال قال فقلت ما يدرك يا رسول الله قال ناس من امتي عرض علي غداة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاثره لکه بادشاہان چې په تختونو باندې ناس داسې په مزه باندې ناس قال فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظه يضحك فقلت ما يضحك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غداة في سبيل الله كما قال في الاولى قال فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين فركبت البحر في زمان معاويه بن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت الته بیا شهید شو کنه باب رؤيا النساء د زنانه او خوب دام ګوره صالح زنانه صادق زنانه عفیف زمانه پاک دامنه طاهره د دې د خوب یو شان تعبیر یو چې لا غړیږي او دا سندري وای او د الوسه لنډغره ګرځي دی هغه خوبونو تعبیر انتهایی خطرناک قال حدثنا الى اخر انه ام العلاء رضي الله عنها امراه من الانصار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت انهم اقتسموا المهاجرين قرعه قالت فتوار لنا عثمان زمن په برخه باندې عثمان بن مزعون ورسېدی د یو مهاجر او یو انصاری من کې عقد موافقات ولا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي غسل وكفن في اصحابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت رحمة الله عليك ابو السائب فشهادتي ابو سائب د عثمان اسم کنیه و چې الله د در باندې رحم وکي خدای ډېر لوی عزت درکړ وی رسول الله ورته و ما یدریک ان الله تا ته څه پته چې دمر یقین سره دی ویلې به ما ورته بیا انت یا رسول الله فمن یکرمه الله نو چې د خدای عزت نه ورکړي نو چاته به ورکړي رسول الله ویل اما هو فوالله ګوره زه چې هم په الله مې قسمی د ته مرګ راغی زما یقین د امید لرم چې الله به ورسره ښه معامله کړي بهترینه و والله ما ادري وانا رسول الله زه د خدای پیغمبر ما ته پته نشته ما یفعل بي چې په ما به څه کېږي او ته د ده متعلق جزمن فیصله دې وکړه بیا دا وایي والله لو زکي بعده احدنا ابدا وایي د دې نه پس ما د بل چا تزکیه بیا دا څه وایي ام العلاوي كان يرى الشباب به قال حدثنا الى اخر عن الزهري بهذا وقال ما ادري ما يفعل به قالت واحزنني فنمت فرايت لعثمان عينا تجري ما خوب ولد ام العلاوي ما خوب ولد چې د عثمان یو چینه دا روانه ده ما حضور ته تعبیر را کذالک عمل ده مرابط فی سبیل الله و اذا د عمل د چې جاری او ساری د ثواب رسی باب الحلم من الشیطان د شپې په اوله کې په ډکه خېټه په حالت دی بودسي کې خوبونه قتل دا شیطانی وسوسه او شیطانی خیالات دي قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب اللبن مولانا صاحب کې یو سړی په خوب کې شوده وګوري یو قتل دی یو اسکل دی اسکل بیا دوه صورت دی یو داسې په نیمه خېټه یو دومره وس کې چې سړی دی نوکانو دغه نه نو که شوده دی ولې ده په ډکه خېټه دی وس کا په طریقت او په شریعت کې علم عمل اخلاص او کمال الله سړی ته ورکړي وبه قال حدثنا الى اخر ان ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم ثم اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لا ارى الري ما ولید هغه اثر د موړوالي چې زما د نوکانو لاندې شوده راوته بیا مې خپله جوټه عمر ته ورکړه چې ته اوس که موږ له قربان د دې تعبیر سره قال العلم علامه بدر الدین عیني وایي دا شوده کثیر النفع دي دې کې ډېرې فایدې دي فطری غذا هم ده مقوی د بدن هم ده علم دا د روح غذا ده نو ځکه تعبیر په علم باندې کړی او د عمر صاحب په زمانه کې چې څومره نشر اشاعت د علم شوی د یو خلیفه وخت کې نه ده شوی چې ستا د بدن د اندامونو نه د هغه راوځي او د نوکانو نه دا شوده راوځي د دې څه مطلب ده او تعبیر ده قمیص سړی په خوب کې وګوري لنډ قمیص د ده عیبونه به ښکاره کېږي اوږد قمیص عیبونه به یې پټېږي قال حدثني الى اخره قال حدثني ابو امامه بن سهل انه سمع سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قوس منها ما يبلغ صدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره قالوا ما هو د چا زنګون پورې د چا سینو پورې د چا ترخپو عمر بالکل وګت قمیصو بیا موږ صاحب تعبیر وی دین ګوره قمیص کې څوک پیدا دي زینت دا یو ستر عورت دا دوا ګرمۍ نه دی بچکی درې یخنۍ نه دی بچکی څلور نو چې څومره کارونه د عمر په زمانه کې شوي دي
تمکین د دین دا د بل چا زمانه کې نه دي شوی باب جر القميص في المنام قمیص دومره وګدي چې سړی ځان پسې راکاږي نو د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره باب الخضر في المنام والروضه الخضراء مولانا صاحب سبزی لیدل په خوب کې سبزی بینډۍ شوې دا ټینډۍ او کدوان والروض شین باغ قتل په خوب کې د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا الى اخره قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي له أن يقول ما ليس له بعلم قطعا خبره مکوي قطعا چې د خبر علم درته و انما رأيت كأنما عنود ودا ما زکویل چې ما خوب کې ولید یو واستنه وا وزع في رواتن چې هغه ولاړه په باغیچه کې فنصب فيها فوفي او د هغه ته وروخه او في راسها عروه د دستنه په سر کې یو کړی پراته وا او لاندې د منصف یو قیمتي غلام ولاړو والمنصف الوصف قیمتي غلام توي فقيل ارقا د تويل شل چې اې دی الله بنده وخېجا فرقیت زال تو ختم ماغه کړی ونی ولا نو چې دا تعبیر می رسول الله ته بیان ک حضور ویلې يموت عبد الله ته بمرګ راضي په داسې حال کې چې د عمل کړي په عروه وسقا باندې چې قران دل باب کشف المرأة في المنام الکه یو خزر د مخ نه لوپټه لري شي د خزه تصویر د لپاسه په کپڑا د لری کې د دې څه تعبیر دل به قال حدثنا الى اخر من عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريدك في المنام مرتين اذا رجل الکه تاسو سواوی جمل کې قتل دي جبريل عليه السلام یو ځل په ورغوي کې د عائشه تصویر پس د وفات د خدیجه نه راوړ بل ځل د ورخمو کپڑا کې راوړ چې داستا بیبي د وای چې ما کپڑا کولاو کړه وي و ما ویل کدا رحمانی خوب دا به ملکی هغه داو چې به زما تاسو روي نکاح وشول باب الحرير في المنام ورېخم یو سړی په خوب کې وګوني چې ډېر قیمتي شی د دې څه تعبیر دی عائشہ به وای اریدو کې قبل ان اتزوج کې ما ته محبوب ویل چې ستا تصویر ما ته وخدل شو دو ځله مخکې له نکاح نه رأيت الملك يحمله في سرقه او ما وکته او فرشتہ چې د ورېخم په کپڑا کې ستا تصویر راوړ فقلت له اكشف ما ورته د پرده کولاو کا چې کولاو کړه نو هغه ته ما ویل ان يكون هذا من عند الله قدر رحماني خوبي يمزي دا به ملکی بیا مې وکتل چې بیا را تراوړې چې ما ورته د کپڑا کولاو کوي هغه ته نو بیا ما تاسو را نکاح شو باب المفاتيح في اليد په خوب کې کنجیان په خپل لاس کې قتل د دې څه تعبیر دل وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره باب التعليق بالعروه والحلقه الکه په خوب کې رسي یا یو کونډه حلقه په لاس کې نیول د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره باب عمود الفستات تحت وساده خوب کې بالغ لاندې د خیمه ستنې او تیراکان او بانسونه قتل خیمه پیژنې تنبو او تجیر دغه بانسونه پیژنې په خوب کې بالغ لاندې لیدل د دې څه تعبیر ده باب الاستبراء ودخول الجنه في المنام دا د څو ویل دا تعبیر د دې دا چې ستا ورور د خوب عبد الله ابن عمر قتل او حفصه بیبي ته تاسو کا و ستا ورور صالح سړی د بالا مراتب او باب القید فی المنام مولوی صاحب یو حد کړی دی پلاس کې او یو پخپو کې بیړی دی دا قیدیان ملیدلی خپو کې چې اوس په ورته چول هغه ته شی وي بیړی او د لاس کې څه حد کړی ک پلاس کې د شپې په خوب کې حد کړی وکته انتهایی خراب خوب تعبیر ده دا سړی به بخیل شهی لالچی بد قسمت او ک په خوب کې د پخپو کې بیړی وکته ډیر خسته تعبیر ده تعبیر استقامت فی الدین چې خدای به تر وفات پورې په دین باندې مستقیم لري وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح الى اخره باب العين الجاريه في المنام ګوره مولانا صاحب باب العين الجاریه یو سړی خوب کې ولید چې یو چینه دا روانه ده د یوبو اهل وبه قال حدثنا الى اخره عن ام العلاء رضي الله عنها وهي امراه من نساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان وزعم في السبنى حيث اقرع الانصار على سبن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في اصحابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمه الله عليك والسيف وشهادتي عليك لقد اكرمت دا مخکې تیر شو باب نزع الماء من البير د کوی نه په خوب کې بیر اويستل او خلق مړول په دې باندې د څه تعبیر ده وبه قال حدثنا الى اخره ان ابن عمر رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا على
زه په خوب کې د یو کوی په غاړه ولاړم یو څو بوقې اوبه مې راوویستې بیا بوقه ابوبکر واخیسته بوقه وړه وه بیا عمر واخیسته د ابوبکر په راویستو کې لږ کمزوري وه الله دې وایي ده ته دا کمزوري معاف کړي بیا چې عمر واخیسته دا وړه بوقه غټه بوقه شوه او دومره غټه شوه چې هغه 10 کسانو نشه اوچتولی فاستحالت فی یدي غربا لویا نه لویا بوقه چې 10 کسان پلم ابقریان ما داسې پهلوان چست چالاک نو کتلی په خلکو کې یفری فریه چې عملو کې په شان ته د عمل د عمر د 10 کسانو بوقی په یوازې ځان راویسته حتی ضرب الناس بیعتن وی دومره وبدل ته ټولې شوې جمع شوې چې خلکو خان راوسته اوبه کولې سره د کمزورۍ نه چې راویستو کې کمزوري وي همدغه روایت حدثنا احمد بن موسى الى اخره به قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره باب الاستراحه في المنام په خوب کې آرام او راحت کول د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الى اخره باب القصر في المنام قصر الله یو لوی شاهي محل او بنگله قتل چې په مختلفو الانواع نعمتونو باندې مشتمل ی اللهم ارزقنا د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا سعيد بن عفير الى اخره وبه قال حدثني عمرو بن علي الى اخره باب الوضوء في المنام نه لګوندې ودرګه دلته دی وسنه پرېدم کنه وایي چې زه ودوم حضور وای ما ځان په جنت کې ولید یو ښځه مې وکړه تتوضو یا لکه حاجي صاحب تتوضو جمیله پیر صاحب تتوضو د وضو نه ده اگر که بعضو شارحینو د وضو نه اخیسته لیکن جمهور د وضاحت نه یو ښځه و د بنگلې سره سمه پړقېدله چمک دمې کاو نو ما ورتویلې جبریل ته لمن هذا القصر دا بنگله د چا د شاهي محل ویلې دا د عمر ده وی فذکرت غیرته او ما ته د عمر غیرت را یاد شو کنه ما اراده و چې بنگله کې وګرځم فولیت مدبرا ابو هريره وی چې کله دا خبره عمر ته وکړه هغه په جړا شو ورته وی علیک بابي انت امي یا رسول الله غارو زما مور پلار پتا قربان تا باندې بس غیرت کوم کمنګ ته څه میلاویږي خو ستاسو د برکت میلاویږي باب الوضوء في المنام الکه کې یو سړی په خوب کې او داس کوي لګیا ده د دې څه تعبیر ده واوره د دې ډېر ښایسته تعبیر ده انا څه تعبیر ته کوي یو سړی لګیا په خوب کې او داس کوي ګوره د دې مطلب دا ده کستا د حکومت وقت ته څه حاجت په عدالت کې د کیسي او بل یو انسان ته زورور ته چې ته نه ډارېږي او ستا ورسره یو حقي نو ته به خدای پاک به دومره محبوب کی عدالت کې به کیس تا په حق کې فیصله وشي د وخت ظالم بچا به الله پتا مهربانه کی ظالم او بدما چې ستا حق نیولای هغه به الله پتا باندې مهربانه کی ستا حق بتا ته درکېله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب الطواف بالكعبه في المنام الکه سړی په خوب کې وګوري چې زه د کعبې شریفې نه تاویږم ښایسته تعبیر یې دا چې الله به مال حلال ورته ورکړي اول ته به لاړ شي امن به ورته ورکړي او روحاني دنیا کې به ورته عروج شهرت او بلندي ورکړي وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره باب اذا اعطى فضله غيره یو سړی شوده وسکي اوبه وسکي شربت او خپله جوټه بل ته ورکړي خوب کې وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره باب الامن وذهاب الروع في المنام الکه په سړی په خوب کې وګوري ځان په امن کې وذهاب الرو او چې کوم خوف خطره ده هغه ختم شي د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد الى اخره باب الاخذ اليمين في النوم او یو سړی په خلاص کې سړی روان په خلاص شي یا څوک د خلاص نه ونیسي خوب کې د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره باب القدح في النوم باب القدح په ډکه پیالۍ په خوب کې لیدل یا د خجلت د ډکه پیالۍ دی اوبو په خوب کې لیدل د دې څه تعبیر ده که سړی شادي شودی د ښځې له طرفه مالداره کېږي د ښځې له طرفه او که غیر شادي شودی خدای به ډکه پکه ښایسته ښځه ورکوي شب وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره باب اذا طال الشيء في المنام ستا په لاس کې یو شی په خوب کې والوزي د دې څه تعبیر ده وبه قال حدثنا الى اخره قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اريد زه ودوم او په لاس کې مې دوه بنګړي و د سونې او ډېر درانه و وکرهتو ما ډېر مې بد ګڼل چې دا څه شی دی ما ته حکم وشو پوی کا فنفختهما پو مې کړه فتوا راوالوتل نو چې راپاڅېدم تعبیر مې وکړه چې دا خو دوه کذابین دي د یمامې مسیلمه ده او د صنعا اسود عنسی ده
بس هغه یخرجان دا برخکاره کیږي او فقال عبید الله احدهما العنسی اسود عنسی قتله فیروز دیلمی د هغه مردار کړي او دویم مسیلمه کذاب چې وحشي وجل یو سړی په خوب کې غوا وګوري چې ذبح یې کړه نو تا وکړه حضور د شپې د احد په شپه لیدل نو سبا ویا کسان اوسم که چا په خوب کې دا ولید خدای مکه خدای دې تاسو داسې خوبونه وساتي چې په خپل لاس باندې غوا لاله او اومه غوښه تقسیمه نو دې کور ته به غم راځي او کدی ولید چې په خې غوښه تقسیمه نو عظیم شان خوشحالي به راځي. وبه قال حدثنا الى اخر النبي موسى ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل وذهب وقال لي الى ان ما ویل چې یاره دا به یمامي یا به شامي و هغه مدینه منوره ول فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. إيه والله خير دي خدای فیصله دي خیر دي وثواب الصدق الذي اتانا الله او موږ سره چې خدای کوم وعده کړی وي دی هغه ټول نتیجه ثمره موږ ته د بدر نه پس میلاو شوې ده په خوب کې او شي ته پوکې ورکولل. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم إلى آخره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من قولة فأسكنه موضع آخر. په خوب کې یو سړی وګوري چې یو شی دی یو ځای نه بل ځای ته نقل کوم دی یو ځای نه بل ځای ته نقل کوم دی د څه تعبیر ده. وبه قال حدثنا إلى آخره عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كان امرأة سوداء سائرة الرأس. الک لګو ګوره وای ما خوب کې خزه ولیده تک توره ببرسری مردار شکل نو چې خوب بیان کوي دا خو دا وبایي مرض مدینه منوره کې خدای له دې ځنه اوچت کو مهیعه د جحفه دویمه نامه ده ولې تاسو ونه ویل چې ابو بکر او بلال باندې تبر علی مدینه کې ګرمه بیا نبی پاک له خدای د مدینه دا وبایي ته به اوچت کو په جحفه باندې مهیعه د جحفه دویمه نامه ده وې دا توره خزه که چا خوب کې وکتله دا مرض ده د دې کور زیجه دی ورکیږي. باب المرأة السوداء توره خزه به برسری په خوب کې کتل هم د روایت ده. باب المرأة السائرة الراس یو خزه دی وکتل بدرنګم د ببر مبر سره د نی وینځل نه ور کړي نه ګومنس کړي د دې تعبیر سره امدق وبایي مرض ده یا لا علاج مرزونه چې د کور کې وي هغه به وزیاله. قال حدثنا ابراهيم المنذر الى باب اذا راى انه حدث یلګه د توره دی ولیدله خوځوله دی او د تورې د اثر په خوب کې مات شي د ماتې دونه بیرته یو ځای شو د پخوانم ډېر مضبوط شي تعبیر همغه چې احد کې راغی اول وهلت کې لږ غوندې شکست بیا بیرته فتح وشوه ګناله. وبه قال حدثني محمد بن العلاء الى اخره باب من كذب في حلمه. او یو سړی چې په دروغ خوب کې دروغ وي اکثر خلک دروغ وي والله خوب لیدلې نه او لزان او کلیدلې می مالګه او مرچکه خو به خامخا چې ګوره دینه بچو لږ ځان ساتو قسم په خدای و زما یو ملګری ده هغه یو مالدار ته ورغلی و چې یاره جي دا ورته لږ زړغونی شوی او دا تصنعي که نه تیم پېژنې خو نه درته ښیي هغه ورته ویلي وی تعبیر دې ویستی چا باندې وی او هغه مفتي مختار الدین شاه صاحب ته تللی وم دا هم دروغ ورته ویلي وی هغه راته وویل چې دا څوک د خوب کې لیدلی دا به تا سره د ښځې عمرې ته لیږي او چې تا عمرې ته ولیږي د ده په کور باندې یو لوی مصیبت و غم را روان ده نو هغه غم و مصیبت به بل طرف شي. اورې د خدای شان ده اول هغه سړي ته هغه مولا ده هغه ته ښځې ته د عمرې داخله وکړه بیا یې هغه خوب ما ته میسج کې راولېږه نو ما ورته چې حاجي صاحب هر څوک د غټ ګڼ کپ ده د خوب نه د تصنع د له ځانه څه جوړ کړي وی ما خو لا اوس ولېږل دواړه ما زه ښه دې وکړه چې دې ولېږه اوس خوند خو په دې کې ده پیر صاحب ورته یې ویلي و چې دا مولا او ښځه عمرې ته ولېږي نو د ده په کور یو ډېر لوی غم را روان ده نو هغه غم نه به دی بچ کېږي حادثې نه سړی خو مالدار و اره خدای قدرت د دې چې لاړه د دې سړي و انګان دی په ټوله کې چې کومه ښایسته وه دینداره وه کور پې باندې آباد و هغې ته هټه ټیکو شو مړه شو چې ورته وشوه نو ما مې خپل خادم ته وایي چې زما له طرفه میسج ورته ولېږه چې عمرې ولې دغه مرګ او دا حادثه بنده نه کړه خو معلومه شوه چې دا تصنع وه که نه که دا رحماني خوب وای نو دا حادثه راتله وروسته هغه سړي بیا ما ته میسج وکړو یاره شیخ صاحب خدای دې ما ته به برباد کړي وایي په کار دا وه چې هغې مې لېږل هغې نه مخکې مې تا ته خوب را لېږلی وی مالمن قوله که اسلام آباد ته هم لېږي
اسلام آباد ته په تسانو خلک خوب کې به دروغ نه وایي وبه قال حدثنا الى اخر عن اكرم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره څوک چې لزانه یو خوب جوړ کی چې د سترګو لیدل نه ده وی الله به د قیامت پر ورځ مکلف کی چې دا دوه وربشي سره غوټه کوي دا دوه غنم دانې سره غوټه کولای يفعل دا کار به د پلارمونه کی ومن استمع الى حديث قوم او چې وسړی یو مجلس کې خبرې کوي د ورته وګ نیولای وهم له کارهون هغه په دې خپای کیږي او يفرون من هغه د دنه ځان ساتي صب في اذنه الان كسرب سرب په ځای وې سرب به الله په وګونه کې د قیامت پر ورځ باندې او چې تصویرونه جوړ ک الله به مکلف کې عین فخفی چې بده کې واچو روح وسولیس بنافد د پلار به مروح نشي اچولې اله وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن كرمة عن ابي قوله من كذا في رؤياه وقال شعبة عن ابي عاصم الرماني قال سمعت كرمة الى اخره من صور من تحلم ومن استمع وبه قال حدثني الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه ومن استمع ومن تحلم ومن صور وبه قال حدثنا الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان افر الفرعان يرى عينيه ما لم ترى ان افر الفريا بشكا دروغ او بدترین دروغ افر دروغ الفريا بدترین دروغ هغه د ان يرى عينيه چې یو سړی وخی خپل سترګو ته ما هغه څه لم تر چې سترګو لیدلې نه معنا خوب لیدل نه دا او د ځانه جوړ کړي وای دا په دروغ کې نو بدترین دروغ دی واخر داوانه اللهم صل علی سیدنا و نبینا